أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو مینه والو تاسو ته هرکلی وایو. هم پښتون رمضان المبارک خصوصي ټرانسمیشن په خیر رمضان کې. زه یم ارباز خان او زه یم مومنه خان. جی مومنه څنګه حال دی جی؟ الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم. تاسو څنګه یې؟ د الله ډېر کرم دی. بس دویم عشره هم آلموسټ هغه شو کمپلیټ شو. هم پذیر ده. یس بالکل. چې کومه ده نو بس دوه شپې چې کوم دي دا د خیره تېرې شوې او سبا نه به انشاءالله درېیمه د نن شپې نه به دا درېیمه عشره هم شروع شي. بالکل. کومه چې د نجات ته جی پہلا عشره د رحمت، دویم عشره د مغفرت او دریم عشره د نجات. د نجات د جهنم د اور د نجات نه. بالکل. موږ ته پکار دي چې موږ خپل ټول ګناهونه معافي هم دې عشره کې وغواړو. هسې خو دا ټوله روژه چې دا هغه ډېره برکت والا ده او الله تعالی وایي چې زه خپل انسان هر ګناه چې دی هغه معاف کوم. بالکل جی بېشک بېشک. او بیا مینهوالو نن د خیره چې کوم دی نو د شپې به هغه سعادتمند هغه خوش نصیبه خلک کم بچې په اعتکاف باندې کینی. هسې خو داسې بلا سعادتمند خلک شته چې کم پوره میاشت د روژې چې کم دی په اعتکاف کې کینی. خو عموما چې کم دی نو د آخري عشره دې کې ډېر زیات خلک چې کم دی نو په اعتکاف کې څوک څوک درې ورځو لم کینی که نه. هغه د هغوی په خپل باندې منحصر دی چې که لس ورځې کینی یا اخرنۍ درې ورځې کینی. خو زیاتر خلک چې کم دی نو هغه په اعتکاف کې چې کم دی نو د اخرنۍ د عشرې لس ورځو کې کینی. او چې کوم زموږ زنانه دي د کور والا هغوی چې کوم دي هغوی په کور کې هم په اعتکاف کې کېناستېدی شي. او چې کوم دی نو مرد حضرات چې کوم دي هغوی په جومات کې چې کوم دی نو د اعتکاف دا شرف حاصلولی شي. او دا یو داسې سعادت دی چې الله تعالی په دې کې ډېر برکتونه اچولی دي. په دې کې ستاسو هغه خوب هغه چې تاسو سم کوئ نو هغه ټول په عبادت کې شمارېږي. نو دا ډېره چې کوم دی نو یو ډېره زیات د سعادت ورځې هم دي او شپې هم دي. نو الله دې موږ ته دومره توفیق راکړي چې موږ د دې آخري عشرې نه هم الله دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، ټول خلکو ګناهونه معاف کړي، ټول مسلمانو باندې رحم وکړي. آمین آمین. بالکل صحیح خبره ده. یو واقعه مې ذهن ته راغله. الله تعالی په قرآن پاک کې یو آیت فرماوي او د هغې مفهوم دا دی چې کوشش کوئ چې د نیکۍ په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېږئ. هغه څنګه یو پیره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سهار مونځ جمع ورکړه او د هغې نه پس دعا وکړه. د روژې ورځې نه وې، عام ورځې وې. نو هغې نه پس تاسو فرمایل چې تاسو کې څوک داسې شته چې د هغه روژه وي. چار چاپېره یې وکتل نو چا جواب رانه کو. په دې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې پیغمبر علیه السلام
ما بیگا اراده کړی و خو بیا مې ترک کا. په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس اوچت کو وایي چې پیغمبر علیه السلام ما روژه نیولې ده. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کې څوک داسې شته چې د بیماري تیمارداري کړې وي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې رسول الله لا خو سحر دی تیاره ده اوس چې وځو نو بیا به پته راته ولګي چې څوک بیمار دی نو د هغې تیمارداري به وکړو. په دې کې بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس اوچت کو او ورته وی چې زموږ یو صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف 3 ورځې وشو چې هغه سهار مانځه ته نه راځي. نو زه لږ تشویش کې شوم. نو نن چې زه کله د سهار مانځه ته راتلم نو زه د هغوی کور ته ورغلم او پوښتنه مې ترې وکړه نو پته راته ولګېده چې هغوی بیمار دي. نو حضرت عمر لږ هغوی ته وکتل او سترګې ټیټې کړې. د هغې نه پس بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو کې څوک داسې شته چې د چا د مسکین ته مو روټۍ ورکړي یا د هغه خدمت مو کړي. حضرت عمر فاروق وی چې پیغمبر علیه السلام دا خو بیا تیاره ده چې چېرته وځو که څوک مسکین وي نو مدد به وکړو. نو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس اوچت کو چې پیغمبر علیه السلام زه چې اوس کله مانځه ته راپاڅېدم نو زما ماشوم بچی هم راپاڅېدو. وګې مور ته وی چې ماله روټۍ پخې کړه. هغې به له 2 روټۍ پخې کړې چې په دې کې په دروازه کې دستک وشو. چې زه لاړم بار مې وکتو نو یو فقیر ولاړو او وی چې زه د شپې داسې وږیم او خدای دپاره ماته څه راکړي. نو ما هغه 2 روټۍ هغه فقیر ته ورکړي. نو مقصد دا دی چې په دې کې مونږ خدای مکه دا نه وایو چې تاسو کم درجې والا یا زیاتې درجې والا وي خو کوشش دا کوئ چې په ښه کارونو کې د یو بل نه مخکې وځئ سبقت اخلئ. نو کیدای شي چې زما او ستاسو دا ژوند نور هم بهتره شي. جی مومنانو نور څه دغه دی په کچن کې څه حال دی؟ افراز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څنګه تاسو؟ الحمدلله. ته څنګه یې؟ خیر خیریت. درېیم عاشرم ختمېدو کې ده. جی بالکل. او الله دې زموږ او ستاسو دا روژې او دا عبادتونه او د ټولو مسلمانانو ذکر اذکار قبول کړي. آمین. نن موږ څه پخوو افراز صاحب؟ مومنه نن به زموږ کچن کې پخېږي وایټ چکن مکھنی هانډي. وایټ چکن مکھنی هانډي. هغه چې پرون نه ویل هغه جنې چې زما وایټ کړای خوښ وي هغه نن پخېږي. نن به پخو انشاءالله. تا چې کوم دی نو لږې ورځې پاتې دي او موږ به تا ډېر مس کوو. دی که نه دا پکوان د پخلي به مو ډېر جزاک الله. جی نن موږ سره سپانسر څه دي لږ د هغوی پوائنټر جی زموږ سره سپانسر کې دي شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن. اگے سرا سرا دا ښکلی کچن سیټ اپ چې ګورئ دا شیزي کچن اینڈ انټیریئر طرف نه دی. هغې سره سره دا تاسو زموږ سیټ باندې چې څومره هم فرنیچر ګورئ دا بیلاز انټیریئر طرف نه دی. او موږ سره رمضان ټرانسمیشن کې تعاون کړی دی عمرز الکترونیک. تاسو ټولو تعاون یو جهان مننه. ډېره مننه. نو د دې نه وړاندې چې موږ د خپل پروګرام بل برخې ته ځو دلته اخلو یو وړه شانتې دمه او بیا راځو. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. جی ویلکم بیک ډیر ویورز. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان المبارک خصوصي ټرانسمیشن په خیر رمضان کې. مینوالو ځکه چې زمونږ چې په دې راوند کې چې کوم کنټسټنټ دي مطلب دا زمونږ راوند دی مقابله نعتخواني. نو په دې کې چې مونږ سره چې کوم کنټسټنټس دي او ججز دي چونکہ هغوی اردو سپیکنگ دي نو لہٰذا زه به دا سیگمنٹ چې کوم دی نو لږ اردو کې اناؤنس کوم. تو ڈیئر ویورز ہمارا وہ ایک سیگمنٹ جو ہے مقابلہ نعت خوانی کا اس میں ہم دوبارہ داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے آج کے جو کنٹسٹنٹ ہیں وہ بڑے پیارے پیارے ننھے چھوٹے بچے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ججز صبغت اللہ قادری صاحب اور میم جویریہ طارق صاحبہ ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو بریف کرتا چلوں کہ جو ہمارا جو ایڈلٹس راؤنڈ ہے جو بڑوں والا ہے اس میں تو آلریڈی ہمارے 5 جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کوالیفائی کر چکے ہیں فائنل راؤنڈ کے لیے جن کا کہ پھر وہ بعد میں ایک مقابلہ ہوگا اور وہاں سے پھر جو بھی ونر ہوگا. اور آج کے یہ جو ہمارے پیارے ننھے منھے بچے جو آئے ہوئے ہیں یہ ڈیلی بیسس پہ ہیں. آج ان میں سے جو ونر ہوگا تو وہی ونر ہوگا. اور اس سیگمنٹ کو ہمیں جو جناب اسپانسر کیا ہے کرشی نے, کرشی کا جامع سیری اور سکون کی طرف سے جناب یہ ہمارے پاس ایک بمپر پرائز ہے 42 انچ کی LED ہے. تو ذرا جلدی سے ان کے بھی آپ پوائنٹرز پڑھ دیجیے. سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. سکون سے پرسکون.
پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ. کھانا اور پینا نہیں, صرف لگانا ہے. سکون سے ہوگا ہر گھر پرسکون. پاکستان اونلی گلوبل ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ, سکون سے پرسکون. جی, اور آج جو یہ ہمارے بچوں میں سے جو بھی ونر ہوگا انہیں گفٹ ہیمپر ملے گا کرشی کی طرف سے. جی تو بچوں آپ ریڈی ہو؟ ہاں اب جلدی جلدی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرافع, طلحہ شاہد اینڈ احسن حفیظ. اچھا, اس راؤنڈ کے کچھ رولز ہیں جو آپ لوگوں کو فالو کرنے ہیں. نعت گانے کی طرز پر نہ ہو, کلام معیاری ہو, اور 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی ججز صاحبان آپ ریڈی ہیں؟ جی سر, ہم سٹارٹ لے رہے ہیں عبدالرافع سے. بسم اللہ. بسم اللہ. جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے, وہاں اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. کہا جبریل سے رب نے میرے محبوب کو لے آ. کہا جبریل سے رب نے میرے محبوب کو لے آ, تو تلیاں چوم کر ان کو جگانا ٹھہر جاتا ہے. وہاں اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر, قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر, زمانے بھر کے یاروں کا, زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. وہاں اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. جی طلحہ شاہد. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا, وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جا
جی احسن حفیظ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو مدینے میں موجود ہے. اچھا اللہ جزاک اللہ. جی جج صاحبان. ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھا پڑھا اور تینوں کو مبارکباد. آپ ماشاءاللہ حضور کے ثنا خوان ہیں, یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے. لیکن آج ہمارے ساتھ مقابلے میں ظاہر ہے 3 بچے تو ان میں سے ایک ونر ہوگا. تو سب سے پہلے تو میں ان کی جو ادائیگی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. عبدالرافع نے سب سے پہلے پڑھا. آپ کا کلام بہت اچھا تھا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں, آپ کو جلدی کس بات کی؟ نعت پڑھیں لیکن سکون سے پڑھیں. آپ بہت جلدی کر رہے تھے, مطلب آپ کو اتنی جلدی تھی کہ آپ ابھی پہلا مصرع ادا نہیں ہوا اور آپ فوراً سے جمپ کر رہے ہیں دوسرے پہ, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے الفاظ کلیئر نہیں تھے. مقابلے کے اندر آپ کے الفاظ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد آپ کا ٹیمپو بھی ٹوٹ رہا تھا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے شاعری کا ایک وزن ہوتا ہے نا, جو الفاظ کا وزن ہوتا ہے وہ پورا ٹیمپو کے اندر پورا فکس ہو کے آنا چاہیے. اس کی وجہ سے آپ کا وہ ٹیمپو بھی ٹوٹا کیونکہ آپ الفاظ جلدی ادا کر رہے تھے. تو اس وجہ سے آپ کا اوور آل جو ہے نا امپیکٹ تھوڑا سا متاثر ہوا. لیکن باقی ماشاءاللہ آپ کا کلام بہت اچھا تھا. اس کے بعد طلحہ شاہد نے پڑھا آپ کا ماشاءاللہ, اور میں اس بچے کے لیے تو کہنا چاہوں گا انشاءاللہ مجھے اس بچے میں بڑا ایک پوٹینشیل نظر آیا کہ انشاءاللہ ان فیوچر یہ بہت بڑا نعت خوان بنے گا. ایک گاڈ گفٹیڈ اللہ پاک نے اس کی آواز میں ایک سر دیا ہے کہ مجھے سنتے ہوئے فیلنگ آئی ہے. اگر آپ کو کسی کی نعت سنتے ہوئے فیلنگ آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ماشاءاللہ وہ مقبول ثنا خوان ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز, لیکن چونکہ ابھی ایج چھوٹی ہے, بچہ ہے, سیکھنے کی عمر ہے, تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ سیکھے گا. بس ایک بیٹا آپ کو میں ٹپ دوں گا کہ آپ کوشش کریں سینے سے پڑھیں. آپ نے ناک کا استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے, نیزل ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. کچھ جگہوں پہ آپ نے سہارا لیا ہے ناک کا, وہ آپ کی مسٹیک کاؤنٹ ہوتی, ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اور اس کے بعد ہمارے احسن آپ نے پڑھا, آپ کا بھی کلام اچھا تھا, لیکن آپ کچھ جگہوں پہ میڈم نے بھی نوٹ کیا یہ طرز کو بھی تھوڑا سا بھول رہے تھے اور آپ نے کچھ الفاظ بھی مس کیے بیچ میں. اور اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, مجھے نہیں پتا آپ کا علاقہ کون سا ویسے, کسے؟ پنڈی سے, راول پنڈی سے. تو آپ نا جو اردو زبان ہے نا اس کے الفاظ, اب آپ نے ایک ورڈ پڑھا آنکھوں, یہ ہے بیسیکلی آنکھوں, آپ نے پڑھا آنکھوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتی ہے الفاظ کی ادائیگی. اردو کی جو درست ادائیگی ہے نا اس کا بھی خیال رکھا کریں. جی میم. تو میری طرف سے آج ہمارے جو اچھا پڑھنے والے جی مشترکہ بھی ہے, باقی یہ اس پہ رائے دیں گی اپنی. طلحہ شاہد. عبدالرافع بیٹا آپ نے نعت تو بہت اچھی سلیکٹ کی, مگر آپ کا مجھے تلفظ کا بہت زیادہ پرابلم لگا. بچے آپ نے یارانہ لفظ بولا, یارانہ لفظ ہے,
जब आप उर्दू में अदायगी करते हैं, जैसे कि सिबगतुल्लाह साहब ने बोला, इसी तरह आप तेज़ी में थे, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से आप ज़ाहिर है आप सेट को माशाल्लाह फेस करेंगे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप प्लीज़ इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें, ठीक हो जाएंगे। इसी तरह तलहा बच्चे, आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी, बट वही बात के जहाँ पे अदायगी जो है ना अल्फाज की वो पूरी होनी चाहिए। जैसे लाइन हम आपकी नात थी, वो शहर मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत, आपने पूरे अल्फाज को इस तरह से आराम से अदा करना है, खूबसूरती से, वो आप सीख जाओगे आई एम श्योर। बट ओवरऑल मुझे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगी, ठीक है, कीप इट अप। बाकी एहसन आपका जो है ना बच्चे, मेरे ख्याल से आप भूल गए थे, काफ़ी जो है वो आपकी लाइंस जो हैं वो वीक थी, सुर भी थोड़ा सा वीक था, और उस पर आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप आई एम श्योर कुछ ना कुछ करेंगे। जी, तो आज के हमारे विनर, आज के हमारे मुश्तरका फैसला है तलहा शाहिद। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। आ जाओ। और तलहा आपको मिलेगा एक सेकंड, कर्शी की जानिब से गिफ्ट है, ये जो है ना ये इनको मिलेगा जनाब, आप दे दे। तलहा बेटा ये लो, ये आपका तोहफा, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। उठा लोगे? और आप लोगों ने जो है ना दिल बर्दाश्ता नहीं होना, ठीक है ना, आप लोगों ने जो है ना सीखने का अमल जारी रखना। यहाँ आपका आना ही बहुत बड़ी बात है आपके लिए, यहाँ पार्टिसिपेट करना मुकाबले में बहुत बड़ी बात है। बेस्ट ऑफ लक। नो मिनवालो दे सर से कम देनो मुंग अखलियो वडू के शान ब्रेक आउट द ब्रेक नफस कर बखैर रमज़ान, बखैर रमज़ान, बखैर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन पर खैर रमज़ान के ओज़ल ब्या मुंगतास्ता हर कले वायु और मुंग सारा दे किचन के आफरा स्याब नन से पखाऊ मुंगा। जी मोमिना, नन बजमूंग किचन के अवल डिश पखीगी अगदे वाइट चिकन मखनी हांडी, और दा बमूंग जोड़ो शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, शमा का घराना सेहतमंद और तवाना। दे सर ब्या दे रेसिपी शेयर कर जी जखपलो कतुन को तब दे रेसिपी उखायु संग च ददी नुम दे वाइट मखनी हांडी नु दी की चिकम इंग्रेडिएंट्स थी आगबम तकरीबन टोल च वाइट थी आगजी टोल न पहले मुक्त बोनलेस चिकन पकार दे 500 ग्राम, अगे न पस दे कि वह मास्तजी और क्रीम बटर पदी की ऐड की और ददी चिकम स्पाइसेस दी अगे के बस सिर्फ सॉल्ट और वाइट पेपर ऐड की मां कतली उतार से प्याज दिया बॉईल आओ जी जी बिल्कुल, और ददी दी की कम प्याज दी आगा बता सवल ब्लांच कवई पोबो की और 2 मिनट चिकल आगा नरम शी या बस टेन के आगा ची ग्रैंड कोल न पस पदा पदी के दे स फायदा भी दे यो खुदा दे ची वाइट हांडी दा नागी कलर वाइट राजी पकी द्वे मदा दे ची द प्याज कम कड़वा हट वी आगा लग कम शी। ओके जी जी अगर सरा नन मुंग सरा मौजूद दे यौद से शख्सियत कम चखपल हल्के के खपल अवाम नुमाइंदगी गई अवाम मसाइल हल कई तरक्याती मंसूबों के अहम किरदार हम अदा कई। मोअज़्ज़िज़ रुकन कौमी असम्बली सैयद शाह अहद अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंगे तासो अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोजिम सिंगे तीरी मुझे खेती रही सही दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तासो उजमा लागो ही गने से मिला की बिल्कुल मुझे जी किली वाली नौशहर हां बिल्कुल तासो द पूरे और कैंट को सेगम। हां जी उसेगम कैंट के। हां जी हां बेसिकली आई एम फ्रॉम मन की शरीफ खब बिफोर पार्टीशन बतनो खार कैंट के परवेश खटक से दहल के ना बजो मुदे यो कलियो हाजी का खाजी तफसर के अगर सरा मुंग सरा मुफ्ती अनवर सुल्तान साहब मौजूद दे मुंगता सयोजल ब्या हर कले वायो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी शाह साहब संगाल दे जी शुक्र दे जी खैरियत जी माशाल्लाह दुमरा यंग पॉलिटिशियन और यकीनन यो जज्बा बम दगवी यो डेरा पॉजिटिव दगा बमुगी पॉजिटिव एनर्जी बमुगी नन सबा से अलता चिकम देनो समाजी कारून रवान दी जी नन सबा संग तोस्त पता दा रमजान दे रोजे बरकत मेष्टा और दमु दा चिकम दा जम गवर्नमेंट ते नो दे के दा द्वेम काल दे जमुगा चिकम हर रमजान के चिकम जमुगा मुस्तहिक या कम गरीब आगा खलक ती चिकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मेरी कवर शिवी या आगा खलक चे चाहता द ज़कात अप्रोच हम निश्ता नो आगा खलको दा पारा पर डिस्ट्रिक्ट नो शहर के मंग बदा काल और देना लास्ट ईयर चिकम मंग बा खैरा 35,000 खलको ता रमज़ान पैकेज मिलावीगी सूबाई हुकूमत की तरफ ना
سی ایم صاحب دا ڈائریکشنز دي د سہیل افریدي صاحب او 12500 روپۍ به پر فیملی ته ملاویږي او دا به کله ملای رمضان خو تیر شو دا به ان شاء الله اختر نه مخکې رمضان پیکیج خو پکاره چې د رمضان نه مخکې د دې پوره یو طریقې کار دی ډیټا راغونډېږي بیا دغه ډیټا سکروټني کېږي بیا هغه اپلوډ کېږي بیا چې بینک ټرانزیکشنز کېږي خامخا نو هغه ټرو لکه بینک اکاونټس دي جی پیسه اکاونټس دي لکه موږ کیش نه ورکوو دا یو پوره نظام دی په کې خامخا خلک پکې فلټر شي خو دا یو ډېر غټ رقم دی او د پوره ضلع کې لکه 35000 خلکو ته دا رقم ملاوېدل نو دا ډېر ښه اچیومنټ دی پروژه کې نو خلکو به سره ډېره خیر ښېګړه وشي نه نه ښه خبره ده جی ګورئ تاسو چې کوم دی دومره پرابلمز کې او دومره محدود چې کوم وسایل دي د هغې نه باوجود که د خلکو مرسته کوئ دا ډېره ښه خبره ده فرض دی جی نو سر سیاست ته راتلو خواهش و شوق و دا جی زما والد صاحب و الله دې وبخښي سره د خاورو جی باچا مرحوم دا د پاکستان تحریک انصاف فاونډینګ ممبر و موږ به خپل والد صاحب هم کتو نو خر چونکې د سیاست ګډ دی د وخت سر نه د مغولو د وختو نه د چکانو د وختو نه نو خار د سیاست ګډ دی بیا ورسره زه په یونیورسټۍ کې چې وم نو زه ما انصاف سټوډنټ فیډریشن جوین کړو آی اس اف مراد سعید زمونږ هلته سټوډنټ لیډر و زمونږ صوبایي صدر و هغه بیا موږ دومره موټیویټ کړو نو څه د ما د پلار خپل تربیت و د حجرې کې به ناسته پاسته وه د هغې نه به موږ انسپایر شو بیا ورسره په یونیورسټۍ کې موږ سټوډنټ پالټکس کیسه واخیسته او هلته مو بیا دا جذبه مو پیدا شوه چې موږ په دې ملک کې موږ هم خپل په دې سیسټم کې خپل رول پیدا کړو الحمدلله زه بیا 2018 کې ما والد صاحب وفات شو بیا زه په 2021 کې ما لوکل باډي د الیکشن وکړو زه د نوخار کینټ وایس پریزیډنټ الیکټ شوم هغه ټایم هم زه ینګیسټ وایس پریزیډنټ وم د نوخار بیا الله مو کرا کا د قومي اسمبلی راته میلاو شو ټکټ راته میلاو شو د پی ټي آی نه خان صاحب رامنه اعتماد وکړو د نوخار خلکو رامنه اعتماد وکړو او نن تاسو سره ناست یو چې پرویز خټک صاحب هم ستاسو د کلي دی همدغه حلقې نه چې کوم دی هغوی هم پی ټي آی باندې سیټ ګټلی او بیا چې چیف منسټر هم پاتې شوی نو بیا داسې څه ریزن شو چې هغوی چې کوم دی نو خپل لارې جدا کړي د پی ټي آی نه چې د خټک صاحب چې دی نو هغه بېشکه یو زیرک پولیټیشن دی او موسټ سینیر سړی دی خو څوکې هغوی ټول عمر د هغوی د سیاست یو خپل ډاینامیکس و د هغوی یو خپله نظریه وه نو هغوی کوم وخت چې عمران خان سره تېر کړو زه دا نه ویم چې هغه بد وخت تېر کړو خو د هغوی څه مجبورۍ وې هغه زاړه خلک وو د هغوی د اسټابلیشمنټ سره ای به ورسره ورانه نه غوښته نو د عمران خان سره خو ملګرتیا ډېر په انګار ګرځېدل دي نو شاید دا دومره سخت هغوی نشو برداشت کولی یا د هغوی د عمر وجه وه ځکه هغوی لاړل سر موجوده سیاسي حالات ته تاسو کوم نظر ګورئ یو چې موجوده سیاسي حالات خو ډېر انپریډکټیبل دي سخت دي حالات موږ به دا وایو چې موږ چې پیدا شوي په ملک کې د حالات سخت دي خو بس دغه دی چې الله نه به د ښې تمه ساتو او انشاءالله ښه به امید به ښه ساتو ښه جي ښه جی مفتی صاحب څنګه حال دی سر خیریت دی تاسو ښه خیر ټیک ټاک باندې شکریہ نن د خیره چې کوم دی شلمه روژه ده او نن دویم اشرم کمپلیټ کیږي د اعتکاف هغه سلسله به نن د شپې نه شروع شي ضرور جی بالکل په دې باندې خبره پکار ده ډېر اهم موضوع دی جی امت د دې نه خبردار پکار دی چې د دې څه مسایل دي څه جی جی لږ موږ ته ووایه که نه جی زموږ ویورس ته مو ووایه د دې څه فضایل دي بسم الله الرحمن الرحیم ارباز صاحب اعتکاف چې دی د دې درې قسمونه دي اعتکاف وایي څه ته اعتکاف په جومات کې د ثواب په نیت باندې اعتکاف ته ناستې ته وایي د دې درې اقسام دي اول قسم د دې واجب دی واجب هغه اعتکاف دی چې کوم ته نظر ومنې منت ومنې چې زما دا کار وشو نو زه به اعتکاف کوم دغسې اعتکاف په تا باندې واجب دی که هغه دې ونه کړو نو ګناهګار کېږي دویم اعتکاف اصل زموږ خو موږ دا منتونه نه منو د اعتکاف په حوالې سره او بهرحال عمومي یو مسله ده دویم اعتکاف دی دویم قسم چې دی هغه سنت علی الکفایه دی دا مسنون اعتکاف دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په ژوندانه کې کړی دی که دا د روژې په آخري عشره کې کېږي او په جومات کې په ناسته باندې د ناستې په صورت باندې کېږي نو د دې اعتکاف په حوالې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه راوي ده هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د روژې په اولې عشره کې اعتکاف ته کېناست بیا په دویمه عشره کې هم متصل اعتکاف وکړلو او بیا یې وفرمایل چې د کوم ليلة القدر په تلاش کې ما ورنۍ 2 عشرې تلاش کړلې نو د هغې نه ماته حکم وشو چې دا دریمه عشره ده نو ما بیا په دریمه عشره کې اعتکاف وکړلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به همیشه د دریمه عشرې آخري عشرې اعتکاف کولو که نه د دې ډېر غټ فضیلت دی او ثواب دی
حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی اعتکاف ته کینی نو د اعتکاف د ناستې په نتیجه کې د هغه ټول ګناهونه الله معاف کړي او هغه ته اجرونه ورکړي. نو یو خو ګناهونه معاف شي، یغفر الذنوب، د هغه مغفرت د ګناهونو نه وشي او د هغه درجاتو کې اضافه وشي. بیا چې کوم اعمال هغه نه پاتې شوي وي نو د هغې د عدم کولو په وجه باندې هم هغه ته اجر میلاویږي. مثلا اوس د چا بیمار پرشی هغه غریب د جومات نه نشي تللی، د اعتکاف نه نشي تللی، اعتکاف نشي پرېښودلی، نو هغه ته به د هغه بیمار پرشی ثواب هم میلاویږي. جنازه کې شرکت نشي کولی نو هغه ته به د هغه جنازې د شرکت هغه ثواب هم الله پاک ورکوي. نو الریډي ډېرو ګناهونو هغه په دې جومات اعتکاف په ناسته باندې بچ شي او هغه ته د نیکۍ توفیق او ثواب میلاو شي. هغه په دې شپو کې یوه شپه داسې شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي، هغه هم هغه ته میلاو شي. د هغې فضیلت خو د قرآن نه ثابت دی، انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. موږ دا قرآن پر لیلة القدر کې نازل کړی دی. لیلة القدر تاسو څه پېژنئ چې لیلة القدر شی دی؟ لیلة القدر هغه شپه ده چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده، د دې نه زیات څه خیر من الف شهر، د زرو میاشتو یا د دې نه زیات فضیلت او ثواب دی د دې شپې. نو که دا معتکف خپل د اعتکاف په ناسته کې هغه لیلة القدر ورته الله خامخا ورکوي. او دا په تاک راتونو کې دا ضروري نه ده چې دا 28مه شپه او دا 28مه یا 30مه یا 50مه مطلب یو 28م نه به سټارټ شي که نه؟ په دې شپو کې میمونه د دې تلاش کول پکار دي. او معتکف خو چونکې اخري ټولې شپې د هغه د الله په لار کې وي، هغه په جومات کې وي، نو هغه د دې شپې نه محرومه پاتې کېدل بعید ده چې هغه محرومه پاتې شي. یقینا هغه ته دا عبادت حاصلېږي. نو د دې شپې چې د نور فضیلت دا دی چې د حج د عمرې زیات ثواب د دې الله پاک په دې وجه ورکوي. او د ښېګړې عمل دی الله پاک د هغه مغفرت بارل کوي. دا یقیني خبره ده چې چا یو ځل اعتکاف وکړو نو الله پاک د هغه مغفرت کوي. مفتي صاحب نو جنکو باره کې هم د دریم قسم جی جنکۍ هم اعتکاف دا یو اهم سوال دی. د سړو سره سره دا سنت اعتکاف چې دی نو دا په زنانو هم کولی شي. هغه په کور کې یو جدا کمره وي چې هغې کې خپلې جان مصلی او تلاوت دپاره ځای مختص کړي. ښه کمال دا دی چې کوم پابندي په سړي باندې ده چې هغه د جومات نه بار نشي وتی، زنانه د دې اعتکاف په دوران کې د امور خانهداري کولی شي، د کچن کار کولی شي، صفایي کولی شي، کپړې وینځلی شي وغیره چې کوم کارونه هغه کوي هغه ورسره هم کولی شي. نورو کمرو ته هم تللی شي، د کور نه به نشي وتلی. مطلب هغه به عبادت دپاره هغه کمرې ته راځي، هلته به ناسته کوي، خپل مونځ کوي، خپل تلاوت وغیره هغه به هغه دی کې مختص. الله پاک دې ته د جومات د معتکف هغه ثواب چې کوم الله سړي ته ورکوي هغه الله دې ښځې ته ورکوي. مفتي صاحب دا خو وایي چې مطلب خلک وایي که نه چې اعتکاف ته به کیني، یو کس فار ایگزامپل زه کېناستمه نو ما به بل څوک نه ګوري، نو آیا داسې ده؟ نه دا داسې کار دی چې د دې شرعي حکم دا دی چې دا لکه څنګه چې نماز جنازه فرض کفایه ده، دغسې دا چې کوم اعتکاف دی دا سنت علی الکفایه دی. محلدارو طرف نه یو کس دوه کېناستل نو هغه پوره محله پې الله پاک بخي. او په کور کې دغسې افرادو کې فرد کېناستو نو ټیک ده. فرض کا که دوه کسان کینی، درې کینی نو هر جو قباحت نشي، دا خو زیات فضیلت دی. لکه څنګه چې په جنازه کې د کور 15 افراد دي هغه ټول شامل شي، یو تن شامل شي د ټولو طرف نه ادا شي. نو دا سنت علی الکفایه ده، د دې شرعي حیثیت او حکم دا دی. او که ټولو کې یو هم کینه ناسته نو بیا ګناه د ټولو دی. جی شاه جی څنګه خبرونه دي چې د بی آر ټي سي ایکسټینشن کیږي؟ جی بالکل دا دلته چې کوم زموږ د نوښار دپاره هر کال میټینګز کیږي د سی ایم سره، هر کال چې کوم نوې ترقیاتي کال شروع کیږي نو دا کال موږ د نوښار څومره پارلیمنټیرینز یو، پای کې ما سره د نوښار ایم پی اے دی میا عمر صاحب، نو موږ دا دغه ورکړی دی سی ایم صاحب ته چې د نوښار ته الریډي راغلی دی په بو پورې ایکسټینشن راغلی دی بی آر ټي. تھرډ انشاءالله دې کال کې به زموږ کوشش دا وي چې دې کال کې موږ تھرډ ایکسټینشن راولو نوښار کینټ ته پورې، بیا به انشاءالله د نوښار کینټ نه بی آر ټي سفر کوي د پېښوره پورې. دا پېښوره پورې دا خو ډېر زبردست انکریمنټ دی. نو په دې به تقریبا کله پورې کار شروع شي؟ یاره جی به انشاءالله انیشیټ شي، هوپفولي چې په دې کال کې به دا انشاءالله ښه جي ښه شروع شي. نور څه داسې مطلب ګوره د نوښار د خلکو خو نور هم ډېر مسایل دي دا وروستو ورځو کې چې اکثر کله سیلاب راشي نو بس پورې نوښار خو اکثر ډوب وي. چې هغه بالکل هغې دپاره تیر ګورنمنټ کې 2013 نه چې ورته کوم ګورنمنټ و 13 نه 18 پورې چې کوم ټایم دغه خټک صاحب وزیراعلی د پی ټي آی نمایندګي کوله نو هغه ټایم کې موږ د نوښار ته رایټ اینډ لیفټ بینکس ته موږ پروټیکشن وال شروع کړي.
بیا هغه پروډکشن والز چې کوم دی هغه انف نون هم د هغې اوس هغې دا اوس مونږ رایزنګ شروع کړی دی ورلډ بینک نه مونږ یې دپاره فنډز اخیستي دي نو په هغې هم کار روان دی څه ځایونو کې هغه وشو او کم ځایونو کې چې بعضې ځایونو کې سټې وه خلکو لوکل ایشوز وو نو هغه روان دی ورسره نو ښار الریډي سیکیور دی 2010 چې کوم فلډ و د هغې نه به انشاءالله لاست ایئر چې کوم فلډ راغلی و دا 2021 کې چې کوم راغلی و په هغې کې هم الله ډېر خیر کړو لاست ایئر چې کوم اوبه راغلی وې نو هغه هم الله نوخار ته ډېر خیر کړو انشاءالله چې کوم دا رایزز وشي 4 فیټس نو دې سره به انشاءالله نوخار مکمل انشاءالله سیکیور شي دا چې اوس درنه شوي وه په 8 فروری باندې په هغې کې تاسو وایي په 8 فروری جی مونږ په خپل ضلع کې مونږ خپل پروټیسټ ریکارډ کړو چې کوم مونږ ته ډایرکشنز وو نو هغه حساب سره مونږ خپل ضلع کې خپل تاسو لکه دې خوا نه یې راغلي نه جی مونږ ته دا دغه نو ډایرکشنز نو تاسو نو هر خلکو نمائندګي کوئ که نه نو داسې څه لوی چیلنج راغلی دی ستاسو مخې ته چې بالکل چیلنجز خو ډېر دي زموږ په کې پی کې کې خو زموږ ته ډېر د بجلۍ او د ګیس ډېره غټه مسله ده وابډا چې کوم دا نو هغه د ای سره د امپلایز ډېر کمی دی بیا زموږ ډفرنټ داسې فیډرز دي چې په یې باندې د بلنګز مسله ده د ارباز صاحب چې کوم کلی دی هلته هم ډېر ایشو وي د لوډ شیډینګ خو هغه به بیا هم دغه وي دوی به خپل هم د هغې دغه بالکل بدرخو کې ډېر بدرخو کې ډېر دی د هغې مین وجه دا ده چې خلک بل نه ورکوي چې کوم ځای کې د ګورنمنټ دا سټیټ یو پالیسي ده چې کوم ځای کې بلنګ نشته نو هلته کې بیا بجلي هغه رنګې لاین لاسز ډېر خو هغې خو په هغې کې صرف خلک او بل دا د بجلي ډېره ګرانه هم شوه خلک بل نشي افورډ کولی موږ رنګې خلک چې دی نو موږ ته بل جمع کول ډېر ګران دي ورسره بیا په ونټرز کې بیا د ګیس ایشو وي بېروزګاري ده ټولو کې لویه مسله د روزګار ده او اوس ورسره چې کوم د لا اینډ اورډر دی الله دې خیر کوي موږ ټولو ته چې په دنیا کې دا کم حالات روان دي افغانستان سره چې کوم زموږ دغه وشو دا بیټل روان دی د هغې به ډایرکټ فرسټ فیز کې چې کوم هغه افیکټ کېږي خلک نو به پښتانه افیکټ کېږي نو موږ هغې ته هم ډېر ورډ یو چې الله دې په موږ پښتنو باندې خپل رحم وکړي ټاسک فورس چې کوم دی د افریدي صاحب او دا اختر نه پس چې کوم دی دا به اکټیو کېږي دې باره کې تاسو وایئ دا چې بیسیکلی خلک دې نه غلط مطلب اخلي دا والنټیر ورته که فورس ورته همداسې یو دغه ورکړی دی خو دا فورس نه دی دا یو والنټیر د خلکو یو تنظیم پوي څنګه زموږ سټوډنټ فیډریشن دی نو دا به داسې خلک چې هغه به ځي هغه خلک موبلایز کوي خلک په ارګنایز کوي مونږ به پوره په پاکستان کې خورېږو پای کې به پویټس هم وي پای کې به ستاسو د شوبز نه هم خلک ادا کوو نو مونږ د عمران خان دپاره کې به مونږ چې کوم زمونږ د دین سره کم خلک دغه دي کوم زمونږ دغه دي مشران دي صوفي صاحبان دي نو داسې به د معاشرې هر کس ته به مونږ اپروچ کوو اب مونږ ځان سره روباسو اب مونږ ځان سره په دې طریق کې شاملو چې بھئی راشئ اور موږ سره ودرېږئ ځکه چې عمران خان د ملک یو داسې امید دی الله هغه ته داسې دغه ورکړی دی یو ویژن ورکړی دی اور الله غواړي چې د هغه نه د ملک دپاره څه کار غواړي او د عمران خان خپل هم دا یو په دې عمر کې د هغه دا یو خواهش دی چې زه د خپل ملک او د قوم دپاره څه وکړم او زه تاسو دغه یو نه وکړم واقعه مونږ آی ایس ایف دا کېدو جوړېدو 2007 کې یو ښځه راپاسېده مارکوپولو هال کې زموږ فنکشن یو ښځه راپاسېده عمران خان ته ډېره دوا پاسېده زه د کینسر پیشنټ وم زما لور وي ستا پیشنټ و هغه ټیک شو ډېر تا ته دوا کوم الله دې تا ټول عمر ژوند درکړي بله دواګانې ورته وکړي عمران خان ورته جواب کې وایي چې بیبي مجھے اپنے اللہ پہ اتنا ایمان ہے اتنا مجھے یقین ہے کہ جب تک میں اس ملک و قوم کے لیے کچھ کر نہیں دیتا تو اللہ میری جان نہیں لیتا انشاءاللہ جی افراز صاحب صاحب جی سر زمونږ وایټ کړای جوړه شوه او جی زمونږ وایټ هانډي پخېږي لګیا دی آلموسټ 80% دا ریډي ده د دې چې کوم سټاک دی هغه ریډیوس شي نو افراز صاحب دا هانډي او کړای کې څه فرق دی هانډي بیسیکلی چې کوم کټوي وي یا د خاورې کوم هانډي وي کنه هانډي اکثر چې کوم دی هغه بونلیس وي او بونلیس کړای چې کوم دا هغه کې اډوکی والا غوښه پکې اډوکی والا لاستا ټایم پکې جی سر دې کې بس یو 5 منټ پکې حاضر ټیک شو جی جی مینوالو دلته خو یو وړه شان دی دما او دوباره راځو تاسو بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا خوږ پیغمبرارا خوږ پیغمبرارا خادم می د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کال پکال حجیان درزی تال عاشقان درزی کال پکال حجیان درزی تال عاشقان درزی دزل ملگر مور سرا دزل ملگر مور سرا پدغالار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا خوږ پیغمبرارا خوږ پیغمبرارا خاتم می د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شام و سحر جاڑما ستا دیدن زغواڑما شام و سحر جاڑما ستا دیدن زغواڑما مالک بلال غونتی مالک بلال غونتی پزړه باندې پرهار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا خوږ پیغمبرارا خوږ پیغمبرارا خاتم می د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ز ارمال رم گلا کلا بدر زم گلا ز ارمال رم گلا کلا بدر زم گلا ما پچب ترادا ما پچب ترادا اصحاب سوکیدار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا خوږ پیغمبرارا خوږ پیغمبرارا خاتم می د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ می د دربار کا اللہ جزاک اللہ ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره د مفتی صاحب د اعتکاف چې دی که نه کوم نیت وي هغه صحیح طریقه څه وي د اعتکاف د پاره چې کوم علی الاطلاق دا خبره کافي ده چې زه اعتکاف ته کینم مشروع اعتکاف ته کینم او ولې چې دې قید لګولو سره دا معلومه شي دا واجب یعنی کہ دا نظر یا دا منت اعتکاف نہ دے یا دا نفلی اعتکاف نہ دے بلکہ دا مشروع اعتکاف تے مشروع اعتکاف سے دے آغا دے چکم دا روجے پا آخری عشرے کی بس ہم دیسا نیت نشتا نا مطلب نیت ہم دغا دے نیت اصل کستا دن نوی چتا اس او دس کوئے آگے کی دا الفاظ آگے دا پارا دا الفاظو پر صورت کی تا ادائیگی کوئے دا الفاظو پر صورت کی دا ادائیگی لازم نہ دا مونږه خو په ارسه کې دا لازم ګڼلې ده که نه موږ نه مخکې هم کوو د جنازې نه مخکې هم کوو باقاعده په اهتمام سره نو نویتو ان اؤدي لله تعالی اربع تکبیرات صورت نو دا د الفاظو په صورت کې د دې ادایګي چې دا د قرآن او حدیث نه ثابت نه ده هغه ستا د زړه خبره ده چې په زړه کې وکړې هغه کافي جی شاہ جی څه عمل ده د بانی د رهایي دپاره جی بانی د رهایي دپاره تاسو ته مو مخکې مو وویل چې مونږ یو ډبه جوړو یو نوی تنظیم به جوړو پکې به خلک شامل وو چاوي کنه وای چې دا ته پورا کې پی کېم بند کې فائدہ نشي یره جی دا سه دغه دا چې اسه الټا خلکو ته پرابلم جوړي دا جی دا تاسو دغه دام دی لکه ور جی مونږ دا نه وایو چې مونږ د خپل خلک په تکلیف کې راوړو په 8 فروری باندې
څه زمونږ ملګري تلي روډونه یې بند کړي وو نو هغه د عمران خان مینوال دي او موږ سره دا ډېر احساس دی چې دا روډونه بندول د خپلو خلکو ته تکلیف ورکول یا خپل ملک ته نقصان ورکول داسې نه دي کول پکار خو جی موږ سره بله لاره نشته سړی و چې تنګ شي نو په جنګ شي نو د عمران خان چې څومره پارټي ده یا دغه پارلیمنټیرینز دي تاسو ګورئ لکه زمونږ داسې خو زمونږ کټلي شوي سیټونه باندې راغلي ایم این ای چې زمونږ ډسکوالیفای کړل په ما باندې خپله وته اف آی آر دي هر هفته راځو اسلام آباد کې پیشیانو دپاره او داسې عمران خان چې وګورئ په هغه باندې 200 سے زیات په هغه باندې مقدمې دي کو روزانه مو ته یو بیل ورکوو نو په هغې باندې more than 200 days په هغې باندې لګي نو چې موږ په دې ملک کې چې کوم جنګ دی دا د آیین او د قانون دپاره دی عمران خان دا ټایم موږ دا نه وایو چې عمران خان په قید کې دی موږ وایو دا نظام په قید کې دی عمران خان اوس هم چې صرف هغه په یو ځای کې بند کړی دی خو په قید کې نه دی قید کې دا نظام دی په قید کې دا خلک دي او قید کې دا خلکو سوچ دی چې کوم خلک په دې ملک کې د دې ملک دغه نه غواړي ترقي نه غواړي د دې ملک خوشحالي نه غواړي عمران خان ټول عمر د غریب سړي دپاره وصیت کړی دی د صحت کارت په شکل کې په کې پي کې تاسو کتلی شئ فرسټ ټایم مونږ مدرسو کې چې کوم زمونږ مولوي صاحبانو هغې دپاره مونږ وظیفه لانچ کړه چېرته هم داسې نه دي شوي چې مونږ مولا چې کوم کلچر و چې هغه به په امانت کې به هغه وظیفه غونډوله خلکو به هغه ته خیر خیرات زکات ورکولو نو مونږ د هغه بساکیانو نه په معاشره کې هغه یو ډېر نیګلیکټډ سایډ هغه ته میلاو شوی لکه دا زما مشر ناست دی خو دا به شاید دا خبره هم مني چې زموږ معاشرې هغه ته هغه مقام ورنکړو نه حکومت ته هغه مقام ورکړو نو فرسټ ټایم په پاکستان په تاریخ کې عمران خان دا خلک د اصلکار په پیرول کې راوستل دی دپاره وظیفې مقرر کړي په نوخار کې مونږ په کې پي کې چې کومه زموږ مدرسه ده جامعه کانیا هغه مونږ بالکل غیر سیاسي لکه هغه ځان ته یو پولیټیکل انټیټي ده خو عمران خان د هغې نه هټ کې مونږ هغې ته زه وایم چې د پاکستان ټولو کې لوی ګرانټ چې کوم و چې کوم میلاو شوی دی یو دینی مدرسې ته more than 50 crores I think مونږ ورکړی دی ګرانټ مونږ ورکړی دی نو مونږ د عمران خان چې د دین څومره خدمت کړی دی چې هغه د دې د الله د بندګانو څومره خدمت کړی دی نو د هغې نه بعد چې یو سړی وایي چې مونږ په قید کې مونږ په قید کې بند کړی دی نو دا به دغه خامخیالي وي په قید کې هغه خلک دي په قید کې هغه خلکو سوچ دی چې کوم خلک د عمران خان هغه کوم چې هغه د دې ملک او قوم دپاره خدمت کړی دی ورته نه ښکاري نو دې خلکو ته د الله دغه وښایي دې ته د الله نیکه لاره وښایي نور انشاءالله عمران خان به ډېر زر سر آیا بانی پی ٹی آئی رہائی نن اوشي نو ستاسو انتخابات باره کې څه هغه دی خیال دی یا څه پلانینګ ده جی مونږ خو الحمدلله تیار یو پاکستان تحریک انصاف عمران خان داسې یو پارټي جوړه کړې ده خو مونږ ته اوس ووایي چې سبا نه بل الیکشن دی نو مونږ ته تیار یو سر د خان صاحب دا هم یو نیریټیو و چې شجرکاري که نه پلانټیشن وکړی ډېر زیات وکړی او چې څنګه په پوره دنیا کې د ګلوبل وارمنګ افیکټس راغلي زموږ ملک او زموږ صوبه هم د دې ښکار شوی دی او چونکې تاسو پی ټي آی سره تعلق لرئ او ستاسو علاقه ده د مانکي شریف زه په خپله مانکي شریف ته د وروستو ورځو کتلم سر هلته لګیا د دومره سوسایټیز جوړېږي هغه غرونه ورانېږي اونې ورانېږي نو ستاسو په موجودګۍ کې دا این او سیز دی ته ورکولی شي او بیا د دې دا وایلیشن نه دی بالکل جی دا موسٹ تاسو وګورئ دا تقریبا 90% چې کوم هاوسینګ سکیمز دی ایلیګل دي 90% دا څنګه سر تاسو حکومت ته ایلیګل څنګه جی دا زمونږ موسٹ دی که زموږ خلکو خپل لکه دا زموږ حکومت دی دا که تاسو وګورئ په اسلام آباد کې په اسلام آباد خو وفاق کې راځي که نه اسلام آباد کې خپل علاقې خبره more than 500 دا چې کوم دي که نه سکیمز ایلیګل دي داسې په نوخار کې د این او سی د 5 کانالو والي او اشتهار د 200 کانالو ورکړي نو هغه خپل چې سړی لکه چیټ کوي هغه چیټري نو هغه بیا د حکومت پای کې ګرم نه خامخا دغه باندې خپل هم یو مورل ریسپانسیبিলিټي وي سړي باندې نو دا خو ګوره قوم داسې دی دا وی تاسو خبره مسلمانان دي نو لکه تاسو خو پاور کې تاسو اکشن نه لای نو څوک موږ چې وته انوسی نه ورکو موږ ته سړی درخواست راکړي چې ماته د 500 کانالو انوسی په کار ده دا بیسیکلی کار د ټي ایم ای دی دا وته ټي ایم ای ورکړي دا وته ایم ان ای ایم پی نو کې دا یو انتظامی نه لکه تاسو خو پاور کې خو یې کنه تاسو کم از کم بالکل نو چې هغه سړی درخواست ماته راکړي د ورکی ټي ایم او ته یا ډي سی ته چې بھائی زه به په 20 کانال کې یو ټاون جوړوم د 20 کانال هغه انوسی والی او هغه مخکې خلکو ته وایي چې راشئ د 200 کانالو ماته پیمنټ وکړئ نو دې باندې څه ستاسو ریاکشن نه وي ولې د جی په دې باندې موسټي اخبار کې دغه راځي اشتهارات راځي د دغه طرف نه حکومت طرف نه
ټي ام اس طرف نه ایو لیست جاری کوي چې دا د سوسایټي چې کوم دي تاسو دې نه اویر اوسئ د دې سره ان او سیز نشته یا دې سره د لکه دې سره د لاسو کنال ایجنسی دا استیوالین خرڅ کړی دی یا دا فراډ دی نو باقاعده حکومت هر 3 منث پس 6 منث پس حکومت یو اشتهار ورکوي او هغه په ټي وي هم راځي په اخبار کې هم راځي نو خلکو ته هغې سره موږ وس سره کوم اویرنس ته موږ ورکوو. جی مفتی صاحب مفتی صاحب اعتکاف کې خلک چې دي که نه هغه فون هم یوز کوي نن سبا نو دې باره کې ستاسو څه هغه دی؟ اعتکاف کې خلک کوم مونځونه کوي؟ نه ټلیفون موبایل استعمالوي نه هغه که دې دپاره استعمالوي چې ګوره هغې کې خو عبادت دی که نه نن سبا خو پوره قرآن شریف په موبایل کې شته دی مختلف ژبو کې ټرانسلیشن شته دی نو که آیا که تلاوت مقصد دپاره استعمالوي بیا خو ښه ده او که زه څه ووایم هغې باندې تاسو په خپله ښه پوهېږئ ګورئ جي موږ ته یو صفا کلیه ده موږ ته قرآن او حدیث دا خبرې ښکاره کړي دي چې تاسو ته د یو عمل د کولو شرعي حیثیت نه معلومیږي نو هغه په دې تله باندې وتلی الذنب ما حاک فی صدرک وکرهت ان یتلی علیه الناس چې کله ته ګناه وکړې ګناه هغه دی چې جو کھٹ کے تیرے سینے میں ٹک 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 کی آواز آئے نا اندر سے ضمیر تو وہ گناہ ہے پہلی علامت. دوسری علامت یہ کہ اس کو بتانے میں تو کوئی حرج و قباحت محسوس نہ کرے. نو کله چې دا دوه صفات په هغه شي کې موجود دي نو د دې مطلب دا هغه ګناه دی. نو د موبایل استعمال که داسې وي چې هغه ته ستا ضمیر ملامته کوي یاره چې دا کار زه ټیک نه کوم نو بیا خو هغه استعمال ټیک نه دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کار اوپنلی ته کول عیب ګڼې چې یاره په جومات کې ته دا ګورې دا ته خبره ته چاته کول عیب ګڼې چې هغه تا ته دا ووایي چې په جومات کې ته دا شی ګورو نو دا دوی د ګناه دویم علامت ته نښه ده. نو د موبایل استعمال به امر ضروري ته کولی شي هغې کې ستاسو خبره ټیک ده. قرآن هلته خو ډېر پراته وي خو ته د قرآن تلاوت په موبایل باندې ګوري نو هغه ټیک دی. دې نه علاوه غیر ضروري موبایل استعمال شرعاً جایز نه دی هغه په اعتکاف باندې اثر انداز کیږي. جی بالکل. جی افراز صاحب ما په خیال جی زمونږ چې کوم ډش دی هغه تیار شوی دی او وایټ چکن هانډي او مونږ ډش آؤٹ کا ورلد او دا مونږ څه کې جوړ کړی دی دا مونږ شمع جوړ بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب. دا بالکل اس ریڈی دے جی سر دا ریڈی دے ڈش آؤٹ کی ہوگا نا جی ڈش آؤٹ تھے جی قاری صاحب انگریڈینٹس گزارش کلام جی ضرور. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے جنت کی ہوائیں بھی انہیں بہلا نہ سکیں گی
جنت کی ہوائیں بھی انہیں بہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، سلطان مدینہ کی عطا اور میں آسی، سلطان مدینہ کی عطا اور میں آسی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی۔ مینے والو اخلو یہ وڈو کی شان بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان۔ ویلکم بیک، ہم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې دی افراسیاب جی۔ افراسیاب زمونږ سیکنډ ډش څه دی؟ جی مومنه زمونږ سیکنډ ډش چې دی هغه دی اچاري میکرونی. اچاري میکرونی جی، اچاري چکن میکرونی، او دې لپاره مونږ سره مرسته کړې ده ډالډا کوکنګ آئل، جہاں مامتا وہاں ډالډا، او میکرونی چې کوم دي هغه مونږ یوز کوو د بیک پارلر. بیک پارلر سبھی کہتے ہیں ٹرو پاستا ایکسپرٹ. او دې ریسپی څه ده؟ دې کې به چکن یوز کیږي بون لیس، او ویجیټیبل کې چې دي بیل پیپر به یوز کیږي، پیاز به یوز کیږي، شمله مرچ، او سپایسز چې کوم دي هغه د بیک پارلر کومه پاستا ده هغې کې آلریډي دې سره یو پیک راځي، هغه سپایسز په دې کې ډېر زیات سپایس نشي؟ نه، څومره چې پاستا وي هغې حساب سره پوره یو پراپر ریسیپي وي هغې کې. جی جی، هغې سره سره مونږ سره ګیسټ کې دی ډاکټر اسلام شاه، پبلک هیلث سپیشلسٹ اینڈ پلاسټک سرجن. السلام علیکم سر. څنګه تاسو؟ الحمدلله. یو ځل بیا هرکلی. یس، یو ځل بیا مونږ تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. هغې سره سره میر مصباح، کریټیو ډایرکټر، اینکر اینڈ ایکټر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ بالکل ٹھیک. تاسو ښه یې؟ څنګه مصباح؟ خیر دی سر جی. تاسو ښه یې؟ ښه. بالکل ٹھیک. هغې سره سره مونږ سره موجود دی اویس زیب، سی او آف ایزی پروڈکشن. السلام علیکم سر. سلام. څنګه تاسو؟ الحمدلله. تاسو څنګه تیری؟ شکر دی، الله کرم دی. تاسو ته مونږ خپل پروګرام کې ډېره مهرباني، ستاسو مهرباني. جی ډاکټر صاحب. جی سر. اوس روزې د خیره لږې پاتې شو، چې کوم دی نو هغه جسم کې اوس هغه طاقت پاتې نه شو، انرژي لیول لو شو، موسم چینج شو، موسم هم چینج شو، لکه تندم شو او هغه لکه اوس کمزوري محسوس کیږي. ورځ هم لګي وګدې شو کنه سر دا اپریل کې یا جون جولای کې ډیره ګرمي اوس نه سٹارټ شو. اوس دا لکه څنګه کلایمیټ چینج، ګلوبل وارمنګ راځي کنه پوره دنیا کې، نو دا هم هغه افیکټ دی. او څنګه چې تاسو ته پته ده لکه مونږ ټولو له پکار دی چې مونږ ګرینري چې کوم دی نو دا دغه کړو د دې حوصله افزایي پلانټ ورکوي او بس کوم دی نو سوسایټیانې جوړېږي.
او دین وړاندې موږ سره هغه د رشاد صاحب و د هغه علاقې دی وایي جی بس خلک یې جوړوي لیګل یې جوړوي نو سر تاسو خو پاور کې نو څه به ووایو دا څه دا بالکل جی گرین بیلټ چې دی دا چې څومره ختمیږي نو دا هیومن هیلث باندې ډېر غټ افیکټ دی د دې که موږ تاسو وګورو پاکستان کې دا څومره فلډز چې راځي بې ټایمه فلډ تاسو به کتلي یا څومره دلته کې دا مختلف بیماریانې راځي راخورېږي پلوشن زیاتیږي نو دا ټول د دې گرین پلانټ دغه چې کوم ډیفارسټریشن کوو د دې نتیجه ده ډسټ هم ډېر زیات شو که نه او ډسټ نو دا ټول ګوره ګورنمنټ سطح باندې حکومت خپل کوشش کوي لکه څنګه سی ډي اے والا هم لګیا دي خلکو ته پلانټس وغیره ورکوي که نه او په خپل هم دغه کوي خو په دې کې زما په خیال باندې دا سکول لیول باندې او کمیونټي لیول باندې اویرنس پکار دی او اویرنس د هغه بوټو د کوم چې لکه فایده وي دا نه چې دومره اوبه راکاږي د ځمکې او دا هم ستاسو ښه خبره ده تاسو چې لکه اوس دا ملبري دغه زموږ په دې مارګله هیلز کې وو که نه هغې نه الرجي کاز کېده نو کله چې موږ دغه په دې پیمز هاسپیټل کې زما ټریننګ و نو هغې کې چې کله به معمولي شان بارش وشو نو یو پیر زه خپله دې ویټنس یما چې تقریبا په 4-5 hours کې ودین 5 hours ما 600 to 700 پیشنټ ریسیو کو د سیویر الرجي هغه اسما اسمیټیک دمې کوم بیماری کنه دا الرجي ده الرجي ده پولن الرجي نو هغه باندې بیا موږ خپل باندې یو لیټر منیسټری اف هیلث او کلایمیټ دیتا فارورډ کو دا 2022 خبره ده نو هغه باندې اوس تاسو ګورئ د مخکې ورځو کې ډیفارسټریشن دی لګ کړو د مارګله هیلز باندې چې کم مضر صحت پلانټس دي یا سړي هغه کټای کوله او نو دا تاسو خبره بالکل ټیک ده دا مونږ په ذهن کې ساتو یا مونږ خپل دغه مطابق اویرنس لپاره یا منیسټری لیول باندې دی باندې خبروم کوو جی हाँ जी मेजबान साहब संग हाल है बिल्कुल ठीक एक्टर डायरेक्टर څنګه سفر سٹارټ شو बस माशूमतोब ना शौक हुआ सब माशूम है यार ना ये सर बस सफर ला शुरू है او ارباز سر دوی ته پتم نه دوی ډېر زیات غټ مطلب زما مطلب اکټرز که خوښ نو د هغوی د اکټینګ په حواله لږ ډېر مطلب هغه کرکټر خوښ شي د انسان خو سرجي واحد داسې اکټر دی چې هغه د وړوکوالي نه مطلب زه آیډیلایز کوم او ډېر زیات ګران دی ماته سر هغه دوی ته پتم نه مزبا موږ سره کافي فلمونو کې هلته کار هم کوي کړی هم دی او ډېر ټیلنټډ دی او ډېر باادب بچی دی نو ډېره ښه خبره ده نو څنګه دا مطلب آیډیا د کوم ځای نه راغله چې دا یو موډلینګ ایجنسي په کار ده او بیا هغه لکه د مردان غوندې داسې یو علاقه کې که نه جی سر دا سر تاسو ته مطلب دې نه مخکې چې کوم دی مونږ مطلب زما تقریبا سر 2 years کېږي که نه سر چې ایز این اینکر م کار کوم لږ ډېر ایکټینګ کې لږ شانته کې کار وکړو او اردو سایډ ته که نه سر ایز ا موډل هم سر لږ ډېر شوټس وکړل نو بیا څه زما څه فیملی سایډ نه پرابلمز وو نو زه لاهور کراچۍ نه رالم کلي ته نو چې هلته رالم کلي کې مو بیا د دوی اویزیب بھائی ما یو پوسټ وکړو سوشل میډیا باندې د موډلینګ حوالې سره نو بیا دوی سره زما کانټیکټ شو بیا دوی سره خبرې کېدې نو بیا چې زما کم ایکسپیرینس دغه نو هغه ما دوی ته دغه کو نو بیا مطلب دا ایکسپیرینس په بیسس باندې دین علاوه چې کوم د ما مختلف پروډکشن منیجمنت هم کړی دی میډیا سره ریلیټډ چې کوم سیزونه دي نو هغه کې بس قدرتي مې یو سیزي ګارډ ګفټډ او شو کمی نو مطلب کله کله داسې هم شوي دي چې مونږ مطلب 18 غنټې 20 غنټې په سیټ باندې کار کړی دی خو کله داسې نه دي محسوس شوي چې مونږ یا بور شو یا ستړي شو که نه نو هغه جذبه او هغه دغه داسې نو رائټر هم یم ورکوټه غونته کې او د لیکلو مې سرجي شوق دی نو بس سفر شروع دی جی انوار زیب صاحب تاسو ماشاءالله ینګ یې څه نوم دی اویزیب نه نوم دی خو سی او دی اویزیب څنګه تا هم ماشاءالله ینګ او دا سوچ څنګه راغو او د دې د امپلیمنټیشن بیا څنګه ټول ناول خو تاسو مننه او بیا د خم پښتون د دې د چینل ډېر مهرباني کوم چې زموږ ته لوکل ټیلنټ आवाज لا دی आवाज ورکو نو یقینا چې دا ډېره غټه خبره ده او که زه خپله خبرو کم نو کریټیویټي سره زما د بچپن نه شوق و زه تقریبا 6 کلاس کې هم سره مې بیا سټډیم کنټینیو کول او خپله به ما ګرافکس ډیزایننګ کو ایډیټینګ به مې کو هغې نه علاوه به نه داسې پلیټفارمز وو چې هغې له به دا سروس ما فری ورکول ما وی چې زما دا سروس کریټیویټي څوک وګوري او ما اپریشیټ کړي
دې لپاره به ما ډېر دغه فری کوشش کو خلکو ته مې دا سروسز ورکول. هغې نه علاوه سر بیا چې کله مونږ ما اف ایس سی وکړه نه پس راغلم اسلام آباد ته. ما سونی الفا چې کم ورکشاپ و فلم میکینګ هغه ما دلته نه وکړل چې ما لږ ډېر ایکسپرټیز واغشتل. زه بیک مردان لاړم، هلته ما واپس شروع کړل خپل پروډکشن هاوس مې اوپن کو، په هغې باندې مې کار وکړو، ایونټس وغیره پروډکټ شوټس دې سره نور څونه کریټیویټي په هغې باندې موږ ایز ا ټیم کار وکړو، په هغې کې هم زموږ ایکسپیرینس راغو. هغې سره بیا موږ دا اپیل کړل چې دې کې موږ ته د موډلز هم ضرورت دی او موډلز به موږ بار بار راغوښتل د پنجاب سایډ نه، لاهور، اسلام آباد، کراچۍ دغه سایډ نه به مونږ موډلز راغوښتل چونکې مونږ ته بیا ډېره زیاته مسله شوه او موډلز چې هم دي هغوی به زیات تر دا نه اکسپټ کول چې هغوی دغه شانتې مردان ته راشي یا خیبر پښتونخوا ته راشي. هغوی به مطلب یو انسیکیورټیز هم فیل کول، هغه مایند سیټ په هغه شانتې جوړو. مونږ دا خپله فیل کړل چې مونږ دغه شانتې ایجنسي پیل کړه او په هغې کې سر زه تاسو ته ویل غواړم چې 2 پیره مونږ اډیشن وکړو فرسټ ټایم په مردان کې او مونږ په خپله هم حیرانو چې دغه شان ټیلنټ مونږ ولیدو په فرسټ ټایم مردان کې، خیبر پښتونخوا کې. بیا چې مونږ له چا د پښتونخوا خاوره خو مشهوره ده د دې دغه اکټینګ کې چې کوم دی که نه، بالکل سر زیردلي نومونه چې کوم دي نو د دې خاورې بالکل بالکل د موډلنګ حوالې سره که زه خبر وکړم سر نو هلته لږ ډېره کمی وه او د خلکو شوق خو په هغې ترتیب نه رسېدل. نو بیا یو روډ میپ وته نو یو ګایډ لاین نه یو ګایډ لاین نه و، هغې ته یو پلیټ فارم نه و. نو مونږ سوچ وکړو چې ستا ستونزې ستا ستړې هغه مونږ ته راغلي دي نو چې دوی کم دا ینګ یوت دی یا د دې نه علاوه څونه کسان هم دي او دې پلیټ فارم سره د هغې مینه ده چې کم سے کم زموږ په ترو باندې هغې ته هغه ګایډ لاین میلاو شي. نو ضروري نه ده چې هم خیبر پښتونخوا کې مونږ دا وساتو یا مردان کې مونږ وساتو، مونږ دا وایو چې نه بس مونږ به هلته لګیا یو بار به نه دا پوسیبل ده نه، ځکه چې مونږ به نیشنل لیول ته هغې رارسو. هغې نه دې خو دې وکړو چې انټرنیشنل لیول باندې هغې ریپرزینټ کړي. دغه ایجنسۍ جوړولو بلډ کولو مطلب زموږ سر دا دی که تاسو نوټ کړي نن سبا ډېر دغه چې دی د اډورټایزمنټ دی او هلته ډیمانډس کېږي ستانه چې مطلب موډلز. نو موډلز چې سر کله موږ سره خپل وي نو دغې کې زیات تر سټوډنټس وي چې هغې شوقیه ورک کول غواړي. نو چې موږ سره هغې وي د یو پروډکټ هغې پریزنټیشن کولی شي او هغې دغه پریزنټ کولی شي نو دوی ته دونه پی کېږي چې دوی د خپل یونیورسټیز یا چې دوی سټوډنټ لایف کې وي نو دوی خپل ځان انډیپینډنټ کولی شي. یو زموږ پکې فرسټ سوچ دا دی په لوکلی بیس باندې. د هغې بیا چې کوم مونږ اډیشن کوو په هغې کې مونږ سی اوس چې کوم بزنس دي هغه راولو کېنو، برانډز اونر چې کوم دي هغې کېنو. تاسو کوم برانډز باندې کار کوئ؟ مونږ اوس چې لوکل کم دي سسټینر باندې هم کړی دی، هغې هم لاهور ته اوس شفټ شوي دي. د هغې نه علاوه الاو دي اغستل نه او نو بس لګیا یو کوشش کوو مختلف برانډ سره. اوس هم زموږ میټینګ سٹارټ دي، روزه پکې منځ کې رااله او ټایم ډېر لږ شو خو هغې کې مونږ کافي خلکو سره د دې څه طریقه کاري لکه تاسو اډیشن چې کوئ د هغوی نه چارجز هم اخلئ؟ د اډیشن چارجز په دې بیس باندې چې کله د هغې د ارینجمنټ کېږي د هغې پیسې راپخلو، نور د اډیشن بالکل نه وي. زموږ مطلب لاهور یا چې کوم سایډونو ته اکثر داسې چې دې سکیمز هم ډېر زیات کېږي نه سر. نو هغسې هغه نشته، مطلب مونږ پراپر چې کوم اډیشن کوو نو هغې پر هیډ یا 500 روپیز یا 1000 دي که نه سر. صرف د هغه رجسټریشن چې کوم د هغوی د هغې هغوی دې دپاره څه تعلیم تاسو څه ایښی دی څه کرایټیریا چې سر بس کانفیډنس ډېر زیات ضروري دی چې لکه اټلیسټ یو میټرک خو یې کړی یا اف یې کړی دا جی بالکل که نه نه سر دغه خبره نشته چې کانفیډنټ دي د هغو کمیونیکیشن سکلز ښایي ما په خیال چې لږ پکار دی. نو سر که مونږ سوچ وکړو زیاتره لکه مونږ څه داسې کیس نه دی راغلی که نه چې هغه ان ایجوکیټډ وي اوسه پورې چې څومره هم کسان راځي سر نو هغوی ښه کانفیډنټ دي، هغوی کمیونیکیشن سکلز هم ښایي او ظاهره دی چې د سکول او کالج یونیورسټي نه راوځي که نه سر نو بیا دې سایډ ته راځي. نو کلاینټ تاسو له پروفایل درکوي چې دې دا زموږ په کار ده، مطلب دې سره مونږ اډورټایزمنټ کول غواړو یا تاسو هغې ته مونږ پورټفولیوز جوړ کړو باقاعده چې زمونږ کوم ماډل دي زمونږ د ایجنسي. بیا چې کوم کله مونږ برانډ اپروچ کړي چې مونږ ته ماډلز پکار دي نو مونږ پورټفولیو سینډ کړو. د هغوی 15 ماډلز فار ایگزامپل پکار دي، مونږ هغوی ته 10 پورټفولیو سینډ کړو. بس بیا هغې کې چې هغوی 15 کم د هغوی خوښېږي نو بس هغه بیا ځي هغوی سره کار کوي. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو اوس خبره وکړه د ګلوبل وارمنګ که نه او ګرمي چې کومه ده نو ورځ په ورځ سیوا کېږي د ګلوبل ارث چې پلانټ کوم ارث دی د دې درجه حرارت سیوا کېږي او دا آیا چې اوس دې وخت کې خلیجي ممالک کې چې کوم ګوله بارود په هوا کې جي سر دې سره کوم ډېر زیات پولیوشن پیدا کېږي که نه او ګرمي به نور هم چې کوم دی نو دا ګلوبل وارمنګ به کېږي. بالکل. نو د دې حوالې سره اوس فی الحال به موږ د دې خپل ناظرینو ته ووایو
لکه مونږ تاسو له څه پکار ده څنګه تاسو منشن کړه چې لږ ونته تکاوټ هم زیات دی اوس او تنده زیاته ده که نه اوبه څکل. یو خو دا سیلډ یوز زیات پکار دی نن سبا افطاري کې. مطلب مونږ اکثر دای که نه کوشش چې مونږ چېرته باربیکیو او دا سیزونه وکړو نو بجای د دې زه وایم چې دا به لږ اوایډ کړي یا دغه مقدار به لږ کم کړو. خپل خوراک کې بیلنس ډایټ چې څه ته وایه پکار دی. ګرین لیفي ویجیټیبلز شو یا سیلډ شو، دې سره لیمن جوس الکترولایټس دپاره او چې دا زمونږ الکترولایټس پوره باډي کې تکاوټ باندې زیاتر تکاوټ زمونږ په باډي کې چې کوم الکترولایټس دي د دې د کمی په وجه مسل پین کېږي. لکه څنګه ما ستاسو دا یو دغه ولید میګنیشیم پروت دی دا سکون دا ښه څیز دی لکه ښه کم پازیټیو د هغې زموږ د عوام په دغه کې دا آیل دی دا آیل دې کې میګنیشیم ټیبلیټس او دا هم نن سبا خلک سر دا راته وایي چې یو چې کوم سپلیمنټس دي دا اخیستل پکار دي 40 پلس بیلی 50 پلس بیلی میلز دپاره بیلی فیمیلز دپاره بیل وي. بالکل او بایوټین والا زنک والا سپلیمنټس جی داسې دی چې وایټامینز یا کم منرل ټریس ایلیمنټس چې ورته دا زموږ باډي ته ډېر په ماینوټ اماونټ کې ریکوایر دي په کم. یو دا مسکنسپشن چې دی د عوام کلیر کول پکار دي. که فرض کا مونږ بیلنس ډایټ اخلو چې په هغې کې پروټینز هم دي، کاربوهایډریټس هم وي، لږ فیټس هم وي او نور دا ایلیمنټل آیرنز شو لکه فروټ ویجیټیبلز دي، نو مونږ ته د هیڅ قسمه ویټامین ضرورت نشته. نارمل پرسن ډونټ نیډ اینی ویټامینز فرام آوټسایډ سورس. لکه اوس که فرض که مونږ فش خورو هغې کې خپل ویټامین ای دا ټوټل ویټامینز موجود دي، ټیک شو، ګرین ویجیټیبلز شو. خو اینی هاو که مونږ ته په پراپر مقدار کې نه میلاویږي نو ملټي ویټامینز یو کس دی بیمار دی اولډ ایج کې. زموږ مشران اکثر لږ کمزوري شي، شوګر بلډ پریشر بیماري که نه هغه اټو لږ امیون کمپرومایز دي، نو په دې کې ویټامینز مونږ بیا ایډوایس کوو چې یار ویټامین ډي بهر نه واخله یا د نور ملټي ویټامینز چې دي ټیبلیټ راځي مختلف نومونو باندې، نو دی بیا ضروري دي چې واخلي. خو دا دومره مطلب هغه مینډیټري نه ده چې مونږ په خوراک پرېږدو چې یار زه خو ویټامینز اخلم. زموږ د باډي ریکوایرمنټ نه لکه اوس اکثر که نه اوس چې کوم دا جیم ته کسان دي دوی ته پروټین پکار وي، نو اوس هغه کسې 1000 پر کیلري یا څه د هغه پروټین پکار وي، نو هغه چې کوم دی که هغه یو چکن وخوري نو هغې کې چې کوم دی 400 یا 500 کیلریز میلاویږي، د هغې نه سوا خو خوړلی نه شي. بیا هغوی دپاره هغوی هغه وی پروټینز ورکوي یا ټیبلیټس ورکوي، هغه چې کوم دی نو الریډي چې کوم دی هغې کې 1000 پر یو سرونګ وي، نو دا خو بیا اوور ډوزنګ هم کیدی شي که نه. بالکل سر داسې ده لکه اوس دا زه د چا د ډسکریجنګ دپاره نه خو بینګ ا پبلک هیلث سپیشلیسټ دا زموږ ذمهداري ده چې عوام کې اګاهي مونږه پرووایډ کړو. ایکسټرا سورس چې کوم پروټینز مونږ اخلو لکه وی شو یا نور پروټین شو وټ ایور جیم دپاره یا کریټینین خلک اخلي، د دې په باډي باندې ډېر غلط افیکټ شته. زموږ کډني چې دی که نه دا فلټریشن دی څنګه چې واټر فلټر کېږي، نو که فرض که په دې باندې مونږه باومن کپسول ورته وایي یا نفران هغې کې فلټریشن کېږي، نو هغه کم ګنده سیز چې هغه مونږ ایکسکریټ کوو تھرو یورین باډي نه الیمینیټ کوو. نو که فرض که دا فلټر هسې تاسو سوچ کوئ د اوبو یو فلټر لګېدلی هغې صفایي نه کېږي یا ګنده شي، نو څه وخت پس څه شي یا ناکاره شي. نو زیات تر مونږ کتلي دي چې کم د باډي بلډینګ والا خلک دي دا کډني ډیزیز کې ډېر مبتلا کېږي. ایٹ د اینډ د دې کم افیکټ چې دی چې رینل فیلیر او دا ټیسټوسټیرون لیول هم ډېر ختموي سر. ټیسټوسټیرون لیول باندې هم دا افیکټ کوي. بالکل امپوټنسي راځي پکې، امپوټنسي یا لیبیډو دا بالکل راتلی شي. نو هسې ښه خبره دا ده چې مونږ کم نیچرل سورس پروټین دی هغه واخلو، کاربوهایډریټس دي. پبلک هیلث ریلیټډ پاکستان کې ټولو نه لوی ایشو چې دی هغه کم دی. پبلک هیلث ریلیټډ ایشو نن سبا زمونږ په د ماحول کې که مونږ وګورو انزایټي، ډپریشن ټول لیډز کوي دغه انزایټي پاکستان کې شی دی دا پوره جسم تقریبا ډسټرب کوي که نه. بالکل زمونږ ګوره چې چاته انزایټي هغه له خوب نه ورځي، هغه به څه کوي هغه بهر نه د خوب ګولیانې وخوري یا هغه په فیملی کې ایشوز چلیږي چې انزایټي سټریس کي که نه هر ټایم غوسه د هغه پراپر ډیسیژن میکینګ پاور نه وي. نو نن سبا که موږ وګورو پبلک هیلث ایشو کې داسې خو ډېر دي لکه انوایرمنټل فیکټر شو نور خو ما تاسو ته کم کرنټ سیناریو کې چې مونږ ابزرویشن کوو او ګورو نو هغه انزایټي ده، ډپریشن. د دې څه حل دی؟
سر د میډیکیشن نم کیږي یا تھراپي؟ نه د دې حل کاونسلینګ نمبر 1 سدي کاونسلینګ تھراپی مونږ چې سایکولوژیکل کاونسلینګ کوو لکه هر چاته دا په کار د ګوره سټریس چې کوم دی که فرض کړئ د دې لپاره کوم میډیکیشن مونږ ورکوو سایکیاټریسټ د دې میډیکیشن هم ورکوي لکه SSRI یو میډیکیشن دی سیروټونین سلیکټیو سیروټونین ری اپټیک انهیبیټرز دا هغه فارموله ده ټیک شو لکه فلوکزیټین فلکس وغیره دا راځي تاسو به نوم اورېدلی اکثر لا خلک خوري او بیا هغې د هغې نه پس کمپلین هم کوي چې یار ماته ډرای ماوت کېږي دا هغه ایډورس افیکټس دي نو د دې بجای د دې چې مونږ فرست لاین میډیکیشن ورکو فرست لاین دا نه ده پکار فرست لاین کې کاونسلینګ پکار دی همیشه چې کوم ایشو اکثر ډیپریشن چې کنه انسان ته ډاکټر له چلړ شي هغه ورله میډیسنز او دا شیزونه ورکي هغه سره ویټ هم گین کیږي ویټ گین کیږي یس ډرای ماوت هغه هم کډنی افیکټ مختلف کنه هغه څه کوي قدرت دا ټول سيزونه زموږ په باډي کې خپل پیدا کړی دي لکه اوس انډورفین یو هارمون دی انډورفین هغه انسان خوشاله وسره تاسو کتلی کله چې تاسو د شي سحر پاسې موډ ډخی اکثر خوشاله خو پکې داسې راغلی خراب خو وي هغه مفتی صاحب ته وایو بیا چې خو ما غوي چې لکه چې هغه ټول ورځ چې کوم تاسو ټینشن وي دا غوي کنه نو خوب کې ما غراځي دا ریلیټ د سره شو منټل هیلث سره که فرض که زموږ منټل هیلث خوي نو خوب به په سکون باندې بالکل چې خوب دی په سکونی سهار چې پاسې تاسو به تازه فرش وي ها نو ما تاسو سره یو پوینټ اسوي لکه اوس انډورفین دی زموږ باډي کې دا جای هارمون دی ته وایي انسان خوشاله دی دا زموږ باډي کې قدرتي پیدا کیږي دا چې لږ مونږ ایکسرسایز وکړو دې سره یا چې مونږ کله خوب وکړو راپاسو په خوب کې ډیر زیات هارمون شي د شپې چې نایټ سلیپ مونږ وکړو هغه ریلیز شي کم میډیکیشن چې مونږ د بهر نه اخلو هغه څه کوي هغه په لکه آرټیفیشل طریقې سره د دې دا لیول زیاتوي کم غلط دغه چې نیورو ټرانسمیټر دغه انهیبیشن کوي نو دا لکه یو نیچرل سیز دی یو آرټیفیشل دی نو کم یو بخای خو نیچرل زیات نیچر بنه چیرو جی مفتی صاحب جناب د انزایټي د ډیپریشن خبرې کیږي او ډیپریشن کې هر سړی دی او بیا ګولیا نه خوري او هغه وایي چې نه د دې کاونسلینګ پکار دی تھراپي پکار ده یو مسلمان د پاره د الله نوم کافی نه دی چې هغه قرآن پاک کافی موږ کوي سجده کوي دا یو عمومي مسله ده چې ډیره په دنیا خوره ده او د هرې طبقې سړی په دې کې مبتلا دی او د هر کار په ناکامۍ کې بس دغه ډیپریشن دی انزایټي ده دا دی واغه دي اصل کې دا د دین سره د تعلق پیدا کولو معنی کوم یو هر یو مذهب چې دی کوم یو سړی مذهب ته زیات مایل نو هغه د دې شروع نه لکه په سایډ باندې الله پاک هغه ته سکون نصیب کوي بیا ادیان سماویه و غیر سماویه یا زه دا وایم چې سړی هندوم دی که نه هغه مذهب پسند دی هغې کې نسبتا دا شراب چې کوم د ټینشن دا او د ذهني انتشار ښکار چې کوم هغه دی هغه به کم وي بیا یو سړی مسلمان دی نو الحمدلله مسلمان خو داسې دی چې الله پاک د هغه دپاره ډېر صفا ویلی دي چې ته د زړه د سکون په تلاش ګرځې نو الا بذکر الله تطمئن القلوب چې خبردار پوه شه ستا دپاره د زړه سکون چې دی نو هغه د الله په ذکر کې دی الله په یاد کې دی نن زموږ یو سابقه د هم ټي وي پروډیوسر و هغه ما سره خبرې کولې مې لږ اپسټ یم نو هغه د قرآن کریم تلاوت واوره د هغه د خوله نه دا خبره ما ته د بطور نصیحت عاطف خان جي وایي چې تاسو د قرآن کریم تلاوت واورئ نو د دې په اورېدو سره انسان ته هغه سکون ملاویږي نو هغه ما ته فوري علاج راکړه زه په خپله د دې معالج یم او علاج مې د هغه نه واخیسته نو بیا واقعیتا زه راپاڅېدم هغوی ته مې یاره پر سکرین باندې تاسو د قرآن کریم تلاوت ولګوه نو چې لږ ټیم هغه د سورت یاسین تلاوت هغوی ولګوه هغوی ته مې دا بدل کې سورې رحمان ولګوه نو سورې رحمان یې چې ولګوه هغه د قرآن کریم د سورې رحمان تلاوت هسې ماته سکون راکړ نو دې خو ډېر علاجونه هم شوي دي نو دې کې شفا هم ده په دې کې او د کونسلینګ خبره چې دا هم ټیک ده اوس د اکبر بادشاه په زمانه کې د مغلو حکمرانانو کله به چې یو بادشاه تنګ شو هغه به د عالم دین رخ وکړه هغه ته به ووایي چې د آخرت څه خبرې مونږ ته وکړه نو هغه به ورته هغه نصیحت وکړه بس معامله به سیټ شوه هغه ته به سکون ملاو مسخرې به هم راوغوښتې ځان ته که نه او نه هغه خو ډېر په جدا لاین باندې روان دي که نه مسخره جی مینه والو ہاں جی افراز صاحب څه پوزیشن دی سر زمونږ اچاری چکن میکرونی
تیاریږي د دې چکن او ویجیټیبل ته اوس ډن کیږي او پاستا مونږ کله نه بوایل کړی پیاز یا ټومیټوز هم اچي ویجیټیبل کې دي کې صرف مونږ پیاز او شمله مرچ یوز کړی دي ټومیټوز صرف گارنش د پاره ودی کې اډ کو دلته سر یو سوال جی بالکل سر نه کول غواړم سر آیا دی ویټ سره ز ماډلینګ د پاره اپلای کولې شم کنه ول نشه کوله ته کې کنه ته د ډالډا ماډلینګ کې صحت مند غرانا صحت مند وانا دینه یاوت کوړې کار خودونه کټ برانډ ملاو شوی دی ماشاءالله خب برانډ هم دی کنه دا موږ ته اگست سره د لپاره چې ډالډا د سلوګن د لپاره ته ډېر فرض کې تاسو دا ویټ لاس کوي بیا به دا ډالډا پتا ایڈورټایزمنت خپل نه کوي ځکه زموږ معاشره کې خو چې ډېر غټ نه نو صحتمند وای نه دی او یې کته ویټ لاس کول غواړي تعالی موږ ټریټمنټ وکړو تاسو بس هغه باندې سر مونږ کار کولې شو بیا تاسو ماډلینګ کې انټرېسټډ یې بیا مونږ پیشن تر دي بیا ورکه ویټ مسله کوي او بس نور خو ماشاءالله کانفیډنس لیول دې خره جی میرا والو ډېر یو خوندور گفتگو روانه ده خو بدل ته مونږ خپل یو لوکیشن بریک او دوباره راځو تاسو په خدمت بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ نن کچن کې جوړو سر میکرونی ویجیټیبل میکرونی چکن اچاری میکرونی جی جی او دا مونږ څه کې جوړو دا مونږ جوړی کې میم په ډالډا کوکینګ آئل کې او د دې چې کومه پاستا میکرونی هغه مونږ یوز کوو د بیک پارلر ا ټرو پاستا ایکسپرٹ ڈالڈا جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جی اویس زیب صاحب تاسو مین فوکس صرف په ماډل جنریشن دی لکه چې ماډل جنریټ کوي که اکټرز هم سر دینا دغه ماډلز او اکټر کې فرق دی فرق ډېر ښه ماډلز چې کوم دي هغه اکټرز نه دي ښه بالکل سر عمده سره زیاتره سر تاسو ته ما خبر وکړه چې دی کې دا غشان ټیلنټ شته لوک شته چې پاغي باندې ګروپ او خایس هم ضرورت نه دی خایس پکې سر ضرورت ځکه نه دی چې مطلب ار یو کس ار ویزوانان چا بدرنګ کړی دی نه اکټر د پاره د خایس ضرورت نشته بالکل هغه اټریکشن کافي وی هغه خپل یو لوک هغه دا یو بل سکیل وی هغه تاسو په کتل ډېر کلی کسان په سکرین خانه لګي او ډېر چې کوم عام کسان دي کنه فوټوجینیک لکه زه د انډین سره ملاو شوم دا څومره دي شاروخ خان سلمان دي سره تاسو یقینو کې دا اپیرنټلی هیڅ هم نه دي زه تاسو ته د اډیشن خبره وکم باغې کې داسې پیسز بوم سلیکټ کړل چې مخامخ مونږ ته داسې ښکارېدل چې دا به په کیمره کې ډېر زیات خرازي اجه مونږ کله کیمرې ته کړل زموږ ایکسپیرینس بیډ شو هغه کیمرا پیسز نو سم ټایم هغه فوټوجینیک نه وي بالکل او هغه شانت ایکسپریشن او داغي چې کم د باډي لینګویج نو په هغه باندې بیا د کیمرې چې کله دی مخامخ شي هغه انسان ته پته لګي نو د وجه مونږ دي ته کم پورټفولیوز دي دا وته فلحال مونږ فری جوړو چې په دې باندې مونږ کار وکړو نو دا زموږ هغه تم دا دغه چې مخکې ځان ته سبمټ کوي لاهور کراچي نېشنل لیول باندې نو الحمدلله زموږ په پورټفولیو باندې چاینا کې د سیمرګری شته چې هغه خپل سټډیم کوي ایم بي بي اس کوي ولته وسره ماډلینګ هم کوي څنګه هغه مصباح جی صاحب دوی صحیح وي جی بالکل سر او سر نه او د دې چې کوم تاسو دغه کوي لکه ایڈورټایزمنت نه لکه د دې انویجولیشن څوک کوي ټیچینګ هم کوي تاسو ماډلینګ بالکل موږ باقاعده اوس کلاس سٹارټ کړی دا نه وی غټ سٹار مورا وخت نه سر بس یو موږ سره فیشن ډیزاینر دی نو هغه نو مطلب موږ لګ دا کو په حال خو آنلاین دی لکه مطلب اوس آنلاین کلاسز ورکو موږ وتا کوم چې زموږ ماډل دي او بیګینرز دي لکه ایکسپیرینس نشته نو مطلب ماډلینګ سره شوق خوشتا خو ماډلینګ په ام باندې نه دی کنه سر نو بس هغه لګ شاند کې مشکل ده خو زه اکثر دوی سره غپ او سر څنګه چې موږ تاسو ته وی چې سٹارټ کې موږ ټریننګ شو یا ورکشاپ شو دا دلته کړو سونیل پاو سره یا دلته اډیشنز چې کوم هغه موږ اټینډ کړو دا غین ایکسپرټیز دا موږ غشتو بیا باقاعده په دې باندې تقریبا بذات خود ما 7 سال کار کړی دی نو د کې سنا سه ایکسپیرینس چې موږ غشتره نو هغه باندې موږ د مردان کې چې کم دی دغه اډیشنز وکړل اوس د نه پس زم ترټ چې را روان دي نو هغه ان شاء الله زم پېښور کې ان شاء الله تاسو په خپل برانډ سره کله کار کړی دی ایز ا ماډل ایز ا ماډل چرته کار نه کړی خو خپل پروډکټس دی هغه لما کړی ډاکټر صاحب تاسو پلاستیک سرجن هم یې جی آیا د الله تعالی چې کوم شکلونه جوړ کړی دی کې څه نقص چې تاسو ټیک کوئ نه جی دا څه نه ده الله پاک خو نو ډاوټ چې انسان په ډیر احسن طریقې سره پیدا کړی دی هر انسان
لکه دا خو زمونږ اکثر په پاکستان کې یا ایشیا کې یا انډیا شو چې څوک وایي دا تور دی دا سپین دی نو بلیک یا وایټ دا ډزنټ میټر. که موږ وګورو لکه زمونږ هر یو ارګن که تاسو دا نوز وګورئ په کم بریلیانټ طریقې سره جوړ شوی دی په سنټر باندې ټیک د دوه لنګز دي نو دوه ناسټرلز دي. بیا آیز وګورو نو دا دغسې نه ده. پلاسټیک سرجري بیسیکلي دا د ریکنسټرکټیو پروسیجرز هم کېږي لکه ګوره آر ټي او شي روډ ټریفک اکسیډنټ د چا وشي یا دلته موږ ته یو کیس راغلی و د هغه دا پوزه چې وه دا یو ځنګلي جانور و هغه ته خوړلې وه نیمه ختمه وه نو هغه ته مونږ بیا د دې ځای نه ریکنسټرکشن وکړو فلیپ واغسو نوز برابر شو. او دا هغوی سټوري څه وه سر هغوی بیان کړی او دا یو جی نن سبا خو سر خلک استھیټیکلی هم ډېر کوي که نه ډاکټر صاحب دا پوزه مې لږ داسې کا لږې بره کا لږې داسې کا ډیمپلوپلاسټي شونډې مې لږې وپړسوه باقاعده جي داسې یو اپیرنټلی دومره ډفرنسز راځي او ښځې خو پرېږده سر دا سړي بوټاکس اینڈ فیلرز. جی جی بالکل چونکې ایز استیټکس زما خپله ایکسپرټي ده خو زه به دلته کې لږ هغه ریل ټاک په مونږ وکړو ستاسو په شو کې لکه ستاسو په توسط سره ناظرین ته لږ پته هم ولګي چې زموږ یو پراډکټ یو کاري. ګوره استیټک میډیسن هم ټیک دی چې خپل په لیول کې یو کس ته اناټومي پته اناټومي مطلب دا دی لکه اوس تاسو د فیلر خبره وکړه زموږ دا لپس دي په دې کې مختلف ویسلز روان دي چې بلډ سپلای کوي آرټریز ټیک ده. نو که فرض که دا فیلر د آرټري ته ورسېد موږ له داسې زیات کمپلیکیشن راځي هم مختلف ځینونه نو که دې ته ورسېد دا بلاک شو نو دا څه شي دا سویلنګ وکړي او د دې ډېر زیات بیډ کمپلیکیشن یا آوټپوټ یې بیا ایون په دې کې موږ بیا ډیبرایډمنټ کوو لکه بلډ سپلای یو ارګن ته منقطع شي نو هغه خراب شي. یو اکټر وا زه نیم نه اغستل غواړم خو هغه یو ځای کړی ماته ووایه هغه فیلر کړیو لپ فیلر او یو سایډ ته هغه مطلب لپ چې هغه ډېر پړسېدلی او یو سایډ ته ونه نو دا ګوره دا مختلف د دې کمپلیکیشن د هر پروسیجر راتلی شي. نو زه خو به هسې دا ویم چې بغیر د څه وجې ځان کې ګوتې وهل نه دي پکار د الله شکر ادا کوئ وایي د الله په کارونو کې او د بجلۍ په تارونو کې به دویم تاسو ووایي دا راینوپلاسټي ټیک ده ما ته اکثر خلک وایي چې یار ته خو دا خپل دغه پروموټ کوې نه که نه ته یې ډیموټ کوې نو زه ډیموټ کوم نه خو زه ریالټي بیس خبرې کوم. مطلب دا دی اوس دا ټیک ده فیلر مونږ ولګو هغې ته وایي لیکویډ راینوپلاسټي اکثر د بعضې کسانو تاسو ته نیزل بون چې دا لږ سماټ ټیک ده ډپریس هغه همپي ایس شیپي نو دا مونږ کولی شو خو دا ټمپرري وي دا د 1 year دپاره یا د 2 year پورې او دا بیا ډیزالو شي که نه دا فیلر څه شی دی بیسیکلي دا چې دی دا هایلورانیک ایسیډز دي ټیک شو یو قسم پروټینز او د مختلف څیزونو د کمپوزیشن شوی لیکویډ نو دا چې انجکټ کې دا خامخا باډي سیلز بیا آهسته آهسته ابزارب شي خو مین وایل کم انسټنټ ریزلټس چې دي هغه د دې ډېر ښه راځي نو دې ته وایي لیکویډ راینوپلاسټي مونږ بغیر د سرجري دا پوزه لږ ونته الاینمنټ کې راوستی شو یو بیا لپ فیلرز هم دي خو د ټول نه بهتر خبره دا ده لکه اوس دې کې پازیټیو څیزونه دي هایډرافیشل ورته وایي فیس هایډریشن لکه څنګه مونږ ووایو چې پاکستان کې اوس زیات تر دا یو ایشو هم ده چې هر سړی خپل د ایج نه زیات اولډ لګي بوډا لګي مطلب د وخت نه زیات پری ایجنګ دی ته وایي ټیک شو پری میچور ایجنګ نو هغې لپاره هم دا د لکه څنګه پلوشن دي په ماحول کې ډسټ وغیره تاسو وینئ چې ډېر دي او اوس دا کم ایر پارټیکلز نیوکلیر هم چوتیږي په ماحول کې لکه په ایران دا په ټول خطه باندې به افیکټ دي نو دا مونږ هغه اولډ ایج بیا لګو دې سره نو دې کې مونږ اوس دا دغه د اسټیټکس والا دا کار دی چې هغه کوي هایډرافیشل مطلب دا دی کې یو الټراسونیک پروب ومي هغه استعمالیږي زموږ د سکن ټایټنینګ افیکټ په هغې کې سکن لکه بالکل لږ جوان شي هایډریشن هم کوي سکن لیفټینګ هم کوي او بیا هغې کې مختلف ریزي لکه ریډ لایټ اورنج لایټ یا پی ډي ټي لایټ نو دا لایټ هم زموږ باډي لپاره ډېر زیات اهمیت لري. تاسو خپل پروسس پچا کوئ مونږ خپل کلینیک دی جی په جی 8 کې او ډاکټر د خپل علاج په خپل نشي کوله مفتي صاحب ته مشوره بل چا ورکړه چې ته قرآن شریف ووایه مفتي صاحب او جی داسې تاسو خپل علاج د چا نه کوئ داسې زمونږ جی سټاف الحمدلله شته ډېر کمپیټنټ ډاکټرز دي را سره سټاف دی
زما سره دا ټایم شپږ ډاکټران کار کوي په کلینیک کې او هغې کې مختلف پروسیجرز هم کوو، هیر ټرانسپلانټ شو یا دا راینوپلاسټي او دا هم شو. ډاکټر لیزر وی تاسو خو ماشاءالله بغیر د پروسیجر نه داسې ها هایډرافیشل تاسو ته زه ریکمنډ کوم کوئ په منث کې یو ځل راځئ بالکل فری اف کاسټ تاسو زموږ کلینیک ته راځئ. یو شارټ اوټ لیزر وی کنه ټو ټایپس لیزر وی، یو وی هغه جل سره، یو وی ډرای سکین باندې لیزر. صحیح. نو کم دی کې خوي او د دوه سایډ افیکټ شته او کنيشته. اوس دا میډم دا ښه کوېسچن وکړو. لیزر چې کوم دی هیر ریموول لیزر نن سبا دا ماډرن ټیکنالوژي راوځي. دا جل والا چې کوم دی نو دا کم لږ زړه ټیکنالوژي خو پاکستان کې خو ماډرن ده ټیک ده. نو دا مونږ دا کم ټریپل ویو لینث شو یا ډایود لیزر دی هغې کې جل ولګو. جل ضروري نه ده خو جل مونږ صرف دې دپاره کوو چې یو میډیم پرووایډ کړي او زیات جلن نه کېږي. یو هغه دی. یو لیزر چې دی دا جنټل لیز دی، امریکن یا جرمن راځي. اکثر ورته خلک وایي ګیس والا لیزر دی، تاسو به اورېدلي وایي ګیس لیزر دی. نو هغې کې دا ده چې د هغې سیشنز چې دی هغه لږ کم پکاري، مطلب 4-5 سیشن کې مکمل کار کیږي او په دې بل کې 10-12 سیشن ریکوایرډ. هغې سره ډېر مطلب درد والا هغه پروسس. اوس زه تاسو ته دې دواړو کې پروز او کانز وایم. دا کم لږ زړه ټیکنالوژي چې دا ډایود لیزر د دې دومره زیات سایډ افیکټ نشته کم چې د دې ګیس والا وي. مونږ ورته ګیس والا ځکه وایم چې دا خلک پوه شي که نه دا کم جنټل لیز وغیره دی. هغه دا دی چې زمونږ د سکن ټیکسچر چینج کوي، ډېر های دی. دا بل چې دا دومره زیات نه دی، هغه صرف زمونږ په هیر کې میلانین ټارګیټ کوي، لکه کیراټین دی که نه میلانین ټارګیټ کوي، هغه ته ختموي. نو روټس چې دي هغه ډینیچر کېږي د هیر فالیکل. خو هغې دغه دا دی کونس چې هغې کې به تاسو په هر منث کې یو سیشن اخلئ او 10 to 12 ایون 14 سیشنز پورې ریکوایرډ دي د فیس دپاره. صحیح. ها مصباح څه فیوچر پلان دی؟ بس فیوچر پلان خو سر مین خو زما چې کوم فوکس دی په ایکټینګ دی او بس دا په لاره روان یو سر. نو بس چې کوم اوبو اخیستی انسان هر بوټي ته لاس اچو نو بس ګور سر سفر شروع دی او مین سر ایکټینګ دی انشاءالله. ایکټینګ خپل محنت جاری ساتئ. جی اویزه سر انشاءالله سر زما ستاسو په دې سکرین په وساتت باندې زه ټول نوجوانانو ته وایم که تاسو کې هغه ټیلنټ وي او اعتماد وي نو بالکل تاسو موږ جوین کولی شئ. موږ تاسو ته سترګې په لار یو ځکه چې دا پلیټفارم موږ ستاسو دپاره مهیا کړی دی. سوال جوړېږي چې نن سبا خو د پلیټفارم ضرورت نشته، سوشل میډیا ټولو کې غټ پلیټفارم دې له راځم سر. سوشل میډیا دپاره به دې داسې کوي چې دې ته به خامخا د پورټفولیو ضرورت وي. دی به آفیشل پورټفولیو جوړوي نو هغې نه پس په دې سوشل میډیا له هغه ورکوي. خو دې سره وګورو په سوشل میډیا باندې سوشل میډیا کې چې څوک فیمس دی هغه ایکټینګ کوي یا ماډلینګ کې آفیشل ماډلینګ کې چېرته هم په پیم باندې کار نه کیږي. په ایز ا نوټ دغه آفیشل ماډلینګ کې په پیم باندې کار نه کیږي. هلته چې څه کتلی کېږي ججز چې ګوري هایټ ګوري، ستا لک ګوري، ډریسنګ سینس ګوري. کار کوي نو هغوی لږه چې ټیلنټ نه وي سر نو هغه ډېر خلک مونږ ګورو سر چې مطلب هغوی سره ټیلنټ هغوی کې شته نه هغه فیم ایستي، هغوی سره فیم شته خو هغوی سره سکلز نشته که نه سره چې خبره کوي نو انسان وایي چې اوس چپ به نه شي که نه. نو بعضې خلک داسې وي نو صرف فیم هم زه وایم چې نه دغه کېږي. دغه موقع چې موږ سر دې دپاره روړې نن په دې وجه باندې چې دا څنګه تاسو خبر وکړه چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دغه سوشل میډیا پلیټفارم له دې له موږ مطلب پورټفولیوز جوړوو څنګه چې تاسو ته مو وي اډیشن کې دې سلیکټ شي بیا فردر چې د مصباح صاحب دي ورته بیا کلاسز اخلي ډیلی د دې کلاسز په ګرومینګ باندې کیمرا سکلز پریزنټیشن باندې دا ډیلی کانفیډنس باندې دا موږ دې ته کلاسز ورکوو. دونه یې چې کم سے کم مونږ وایو 50% چې دی مطلب چېرته ځي آفیشل غټ انډسټرۍ ته ځي یا مطلب ایجنسۍ ته ځي چې دې سره دونه ایکسپرټیز وي چې دی په هغه زیرو لیول باندې نه ځي. ځکه چې دې کې زیاتره به تاسو کتلي وي پیک کالز وشي یا پیک دغه وشي چې دې ځای ته راشه هلته راشه پیسې ترې واخلي. هغې سکیمز نه یا هغې فراډ نه مونږ بچ کوو. مونږ وایو چې دې ته یو آفیشل لاره چې دغه مونږ ورکړو. خبره ده جی الله مو کامیاب کړي. مفتی صاحب خبرې کېدې د پلاستیک سرجري او نن سبا خلک د دې ډېر زیات شوقین دي، زنانه هم مردانه هم. د مایکل جکسن ما یو خپل انټرو کې یو پروګرام ورکړی چې د دنیا یو ډېر غټ پاپ سنګر هغه ته چې الله ډېر نوم ورکړو نو الله ته په ګیله شو، ګیلهمن شو چې تا زه تور ولې پیدا کړی. بیا د خپله جسم ټوله پلاستیک سرجري وکړه او د هغې نه پس د هغه ټول د جسماني پرابلم شروع شو. هغه وایي چې زه به 1.5 کاله ژوندی یم.
ډاکټران ځان ته ساتلی کډنی ډونر او په 51 سال عمر کې د ساه او ته لږ تکلیف وشو او هغه 1200 ډاکټران هم بچ نکو او بس په حق ورسېدو. د دنیا خالق او مالک الله دی. الله چې کوم انسان په حالت باندې پیدا کړی دی بس هغه اوریجنیټي د پاغي کې تغیر چې دی دا باعث نقصان دی. مایکل جیکسن خپل هغه اصلي هولیت چې کوم کشش په هغه توروالی کې و کوم کشش په هغه قدرتي چهره کې نو هغه بیا د هغه د چینج نرستو نو بلکې هغه خپل چهره مسخ کړی و دومره تغیرات به کړی چې ظاهري تور سره چې مایکل جیکسن ته چا کتل نو پاپولریټي ورکول د الله کارو عزت ول ورکړی او ادروایز چې داغه چې کوم فیس امپریشن هغه نو پاتې شوی داغه د پوزې د شونډو چې کوم حالت او عالم او بیا داغه تصورات او خیالات او باغی کې شکوي او ګلی انو الله خو هغه خط تخلیق کړی بیا الله غله فن ور کړی هغه داغه پوزې باندې په دنیا کې الله غله شهرت ورک هغه چې کله قانون الهي چیلنج کړو داغه د مرګ سبب هم هغه شی جوړ شوی هغه د اډو کو ماتول چې کوم هغه چې کوم سکړیو کنه نو داغه د وجه هغه مړ دی حالانکه هغه سره د سہولیاتو څخه کمینو د خوراک به داغه باقاعده ټیسټ کې داغه په هغه چې کوم د ریسا بنده د بیماری مبتلا داغه باره کې مالوست دي ارباز خان صاحب چې هغه په واشروم کې هغه شیزونه لګو ماسک به لګو چې سره مسافر نه کوله بغیر د دستار نو هغه نیبولایزر وغیرہ هغه مشران التم ساتلی په واشروم کې او په ارزه کې مطلب هغه کور نه بالکل یو هاسپټل ساز کړ نو د دومره احتیاط نه باوجود د مرګ او د ژوند خالق الله دی دا چې کوم فیصله الله لیکلی ده یو د الله تخلیق دی او د انسان باغی کې مطلب څه کول غواړي نو دا ټیک نه دی الله چې کومه فیصله دی بس پاغه من قناعت صبر شکر پکار دی او پاغه کې زیاتې تبدیلیاں بعضی وخت کې نقصان سبب وګرځي هغه د انسان اوس د الله په تخلیق کې ته ګوتی وای هغه ټایټینیک چې کوم هغه نوې دغه چې کوم حادثه وشوله هغه کې هغه ټیم بخته ته نو چې یو حد نه چې پکته لاړ ولتر مایو سروایور هغه سره وای زه د ټایټینیک ملبه ګورم هغه وی پلار ته وای لیدو پر یو ته جاسوسي هغه شی به زه وینم نو هغه لیدو کې دومره ډیپ لیدله هغه کې هغه شی بلاس شو تبای وشو نو الله چې څه کوي هغه باندې بس گزاره کوي تاسو زمکه د پاسه ګرځي چې کوم ممکنات چې پاغي کې ګوتی ول پکار دي ناممکنو کارونو کې د الله ریسرچنګ چې کوم دی نو هغه باعث تباہی وي تر دې چې هغه پکې مرګ راغو مړ شو جی بالکل ډاکټر صاحب سب میسج ورکول وړي یا جنرال اویرنس نو پلیز جی بالکل مفتی صاحب چې کوم خبرې وکړي او تاسو ته ما ولوي چې نیچر بنه چیرو نیچر چې چیړي نو انسان ځان خرابوي تاسو د مایکل جیکسن واقعیا وکړه هغه لکه ځان دومره نیچر چیړل او چې الټا هغه دغه شو نو دویم زموږ د ناظرینو ته به دا پیغامي چې تاسو خپل کیر ضرور کوئ کیر دا په موږ فرض دی لکه الله پاک موږ له دا باډي را کړل دا یو امانت دی ٹھیک شو نو د دې کیر به هم کو دویم ماډرن چې کوم ټیکنالوژي دا هغه به پکې هم ضرور لګ لاګو کو لکه څنګه تاسو وی وس دا لیزر تھراپیز راوتی دي ټیک ده په یو نارمل لیمټ کې او کولای شو هایډرافیشل شو یا دا نور سیزونه شو مطلب خپل دا یو کیر دی نو دا وکړو او دریم زیات تر مونږ په کار د چې په نیچرل سیزونو باندې خپل انحصار زیات کو لکه فروټ ویجیټیبل دا جنک فوډ چې دا اوایډ کو او کم اکټیویټي چې دا فزیکل اکټیویټي دا زیات کو یو سیز به زه تاسو ته هم وایم او د ناظرینو ته هم چې تاسو د نن نه سٹارټ کړئ بیٹ روټ جوس دا انټي ایجنګ دی چقندر د دې جوس اپل اینڈ گاجر او خو کومه فرض کا اپل او گاجر یا که گاجر کولای شي ټیک دا خو اکثر دی چې سیزن اف شي یا دغه شي نو بیٹ روټ داسې یو سیز دی چې دا زموږ د باډي نه فری ریډیکلز چې کم دي هغه لري کوي ډیټاکس کوي دا نیچرل ډیټاکس دی د ټولو نه موست پاورفل دا د دې څه طریقه ده بس سمپل نه جی دا به داسې یو کو دا بیٹ روټس چې راوالي کټی کی دا یو سپیشل ټایپ جوسر نن سبا راوتی چې هغه کې کرش زما ماما جوړی کنه جوسر کې جوړی چقندر کې دنه مخبل یو سیډ وی کنه ډیر هارد جی او هغه ته بهشک مونږ لري کو مطلب زموږ خو صرف دا د دې د جوس ایکسټریکټ چی دا پکار دی او د لیمن اچول شو لیمن اچول شو خو زه چې دې ضرورت نشته ځکه دا خپل په ټیسټ کې دی هغه پی ایچ باندې بیا افیکټ پرې وته شي ٹھیک ده نو صرف بیٹ روټ یا که گاجر وسره مکس کوئ نو مکس کوئ او without any added sugar اکثر بعضی خلک وایي دا ټیسټ لیس دی کنه نو شوګر اډ کوي نه هغه کې شوګر وی لک ټیسټ داسې ده نو اوله کې چې نوې کس سٹارټ کی ز خپل باندې دا یوز کوم نو هغه کې بیا لک بدلېږي خو به هر حال دا بیا عادت بشو
نو دا ډیر زیات یو سترانګ انټي اکسیډنټ دی او انټي ایجنګ دی. نو دا زمونږ لیور شو کم وایټل ارګنز چې دي دا ډیټاکس کوي. دا بیټ روټ بنن ډېر زبردست جی. او دغه هم دغه خبره کوو جی افراد صاحب ما په خیال ډش تیار دی. جی سر زمونږ اچاری چکن میکرونی ریډي دا او ډش آوټ ته ویل پریزنټیشن سره د ریسپي یو ځل بیا ووایه. او د ریسپي خپلو کتونکو ته ووایم ټول نه پهله چې کوم میکرونی دی هغه به تاسو بوایل کوئ اوبو کې او سایډ ته به کوئ. بیا باری راځي د چکن او ویجیټیبل. ټول نه پهله پاٹ کې به ډالډا کوکنګ آئل 2 ټیبل سپون واچوئ. هغې نه پس 1 ټي سپون جنجر گارلک پیسټ هغه چې لږ لایټ براون شي چکن او ویجیټیبل په هغې کې ټاس کړئ او کومه مساله چې د پاستې سره راځي میکرونی سره هغه به پکې ایډ کړئ. اور ډالډا څه سلوګن دی؟ جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا. سر مونگا میکرونی یوز کری دی. بیک پالر سبھی کھاتے ہیں. دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ. جی ډیره شکریہ ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو ځل بیا تاسو د دې سبق آموز خبرو او زه هیله لرم چې پبلک به خامخا د دې نه څه اویرنس اخیستی وي انشاءالله. او مصباح تاسو هم چې کوم دی نو مهرباني او دوا ده. بیسٹ آف لک فار د فیوچر. تھینک یو سو مچ. او د هم پښتون ډیره زیاته مننه. په خیر رمضان کې تاسو پته ده مصباح هم ګور ډیر ښه پخلی کوي. بالکل زه سپیشل سر د هغه خلکو لپاره کوکینګ کوم چې ما زړه ته ډیر نږدې که نه. ما ته دې کړی تاسو زړه ته ډیر نږدې. سر دا خو ما دپاره یو پلس پوینټ وکړو. ما خو وکړو مصباح صاحب صرف زموږ د موډلنګ ایجنسۍ ډایرکټر دی بس یو ښه کوکینګ هم کوي موږ له. بس دا ستا ډیوټي سیوا شوه. دا دې ته نه و پته؟ نه دا ته پته نه وه. سر ته پته وه هغوی ټرای کړی و که نه. بس مهرباني الله مو کامیاب کا. خپل منزل ته مو الله ورسوه. اویس بھائی تاسو هم او خوشحالېږو چې داسې ینګ خلک را مخکې شي که نه. نو د دې مطلب دا چې یار دی کې ډېره انرژي ده او دا به یو ډېر پوزیټیو پروډکټ راځي. او سر د په اخره کې بیا د هم په پښتون چې کوم چینل دی د دې زیات شکریہ ادا کوم ستاسو چې زموږ ته لوکل ټیلنټ आवाज جوړ شوی. مهرباني. تابعداري. مفتی صاحب تاسو هم ډېره مننه. او تاسو هغه خندا هغه موسکۍ چې کومه ښکلا ده که نه هغه ډېره زبردست ده او دا نیچرل ده. خدای ته وګورئ تاسو چېرته دی خپله او که نه نو هیر ټرانسپلانټ یې کړی دی. ما یو پنجاب کې یو چینل سره د رمضان ټرانسمیشن کوو نو یو مولانا صاحب ما ته راغی. هغه ما دې خوا کېنولو نو ما ته وایي نه ارباز صاحب ما دې خوا کېنو. ما یې ولې وایي زما دا انګل ډېر ښه دی. ښه دا فوټوګرافي کې وي چې دا سایډ ښه راځي دا سایډ ښه نه راځي. بهرحال جي ډېره مننه ډېره مننه. دا پکې لږ لږ داسې غوندې ماحول دغه کړو چې زه ژوند دی او ژوند کې هر څه وي پکار دی چې لږ یو مونږ ښه موږ په ډپریشن خبرې وکړو نو موږ غواړو چې انزایټي سټرس کم شي او تاسو دا ډېر ښه رول ادا کوئ په دې کې. داسې مونږ لږ د سکون خبرې که نه کینی اکثر هغه یو چکر کې چې سړی تاویږي چې ودرېږي نو سر پې وګرځي بیا ځان بیلنس کولو دپاره هغه بیا یو الټه چکر دا هغه الټه یو چکر. نه دا هسې مخامخ خلک وایي تعریف نه پکار خو لکه زه تاسو ته مخامخ ځکه وایم چې بالکل او دا ټول ملګري اګري کوي چې تاسو ډېر په یو پروفیشنل او ښه طریقې سره دا شو هینډل کوئ او هغې کې لکه مطلب دا دی د خلکو د فایدې خبرې هم روځي او هغه انټرټینمنټ او هر څیز پکې دا ډېر زبردست دا هم یو ګاډ ګفټډ ټیلنټ دی چې تاسو ته الله پاک ورکړی او ټولې خبرې چې کوم دی سرجي کوي سرجي ډېر زیات ستړی شي مومنه غلې ناست دی. دا مومنه هم نو ډاوټ ډېره ټیلنټډ ده او دا هم لکه زمونږ یو د پښتو یو ستوری دی. بالکل بالکل سر دا موږ ډېر کاله وشو تاسو دواړه بنې کال د ډېره ټیلنټډ ده ډېره باادبه ده او ټولو کې غټه چې خبره ده که نه هغه دا ده چې دې کې یو کیوریاسټي ده چې زه یې زده کړم دا بیسک شی پکار دی. نو بهرحال جي دا اصل کې زما یوازې هېڅ هم نه دي دا د ټولو کریډټ دی زما د پوره ټیم زما د هم پښتون د دې چینل د دې مطلب دوی ما ته دا موقع راکړه او ما ته دا یو ښه ماحول پیدا کو ما ته ګیسټ ښه راځي ما سره ټول زما ټیم ډېر ښه دی نو زه یوازې د دې کریډټ نه اخلم دا کریډټ د پوره ټیم دی او بس الله دې وکړي چې زموږ دا پروګرام دی همدغه شانتې چلي روژه به ختمه شي بیا که مونږ یو یا نه یو دې پروګرام کې خو پروګرامونه ښه پکار دي هغه پروګرامونه پکار دي په کوم کې چې د خلکو مرسته وشي او لږ انفوټینمنټ وي لایک انفارمیشن سره سره لږ انټرټینمنټ وي. یو ځل بیا ستاسو د ټولو یو جهان مننه. انشاءالله مینوالو تاسو سره به سبا ملاقات کوو د خیره یو نوي پروګرام او نوي مېلمنو سره. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله
الله پامان.